السلام علیکم ګرانو کتونکو ماته وایي پریش خان تاسو ګورئ په خیر پښتونخوا تاسو هم سوچ کو چې پریش همیشه دې صوفې سایډ نه ول راځي نو دې سایډ نه ول نه راځي یا الته نه ول نه راځي دلته او بس تاسو چې ما عادت شوی نو زه اوس ما نن سوچ کړی چې یاره زه نن د خپل سایډ چینج کوم خو بیا مې ویله چلو نن به خپلو ګرانو کتونکو دا خبره اولو که چې یاره زه که دغه سایډ نه راشم خو بده خو به نه مني چې اټلیسټ تاسو دا پته ولګي چې زه دغه سایډ نه هم راتلی شم او دغه سایډ نه خیر اني هاو ګرانو کتونکو نن چې کوم دا اسلام آباد چې ډېر مزیدار ویدر دا او زه اوس ماته لګي نن سبا چې هغه ګرمي وه چې کوم سخت زور و حبس و لشکو لشکو کم سلی ده اوس مزیدار غوندې باران روان ده ډېر مطلب ریم جھم هغه تیز طوفاني باران نه ده بلکې ریم جھم مزیدار غوندې خوږ غوندې باران روان ده بهر او داسې توره تیاره غوندې جوړه شوې ده یعنې لګي چې دا سهار نه دا شپې ټایم ده نو ګرانو کتونکو چې کله موسم ښیي نو انسان چې کومه ده نن هم ښه فیل کوي فرش فیل کوي او بهر نه هم موډ ورته ښیي بیکاز چې کله ګرمي ډېره زیاته وي نو انسان موډ اسې معافي چېره دا ګرمي به کله ځي اینی هاو ګرانو کتونکو یوې وړې شانته خبر نه پروګرام سټارټ کوم او دا خبره ده چې ګرانو کتونکو خبرو وکړو نو نن سبا که زه اسلام آباد خبرو وکړم که زه لاهور خبرو وکړم که زه کراچۍ خبرو وکړم نور هم داسې کلو خبرو وکړم نو واړه ماشومان دي نشو چې کوم دا چې دا ډرګس نشو کې دا څیزونو کې ډېر زیات مبتلا دي او هغې ریزن دا ده چې کوم والدین دي هغه په ماشومانو باندې چیک ان بیلنس نه ساتي او یو بل هم ریزن دا ده دا خو بس سایکیاټرسټ کله وغواړم الله به سایکالوجسټ سره وغواړم نو هغو نه بس دا پته کوم چې د دې ریزن څه دي آیا دا واړه ماشومان دي مطلب 11th 12th کلاس ول یا فرسټ ایئر سیکنډ ایئر خبر وکړو یا چې کوم تھرډ ایئر فورث ایئر خبر وکړو یا یونیورسټي لیول خبر وکړو دا ماشومان دا نشو کې ولې مبتلا چلو کلو کې خو سمجھ راځي چې مطلب کلو کې دغسې اخوا دېخوا ماشومان ته سمجھ بوج نه وي لکه ایجوکیشن نشته هلته خلکو ته اویرنس نشته هغه چې کوم ډېر غریبان خلک دي غریبان خو نه خیر هغه کلي یادومه چې کوم ډېر زیات بیکورډ دي چې سکولونه ورته نه میلاو کېږي یا چې کوم دا ایجوکیشن نشته له غربت له وجې نو هغو کې خو ماته سمجھ راځي چې بهر ماحول کلو کې خراب وي نو ظاهري خبر ده ماشوم هغه څیزونه واخلي هغه ته دا پته نه چې نشه څه ده سګرټ څه شی ده چرس څه شی دي خو بس هغه ټرائی کوي لګوي او عادت خراب شي او بیا لګي خو زه که دا خبر وکړم دا الیټ کلاس فیملیز والا یا کوم یونیورسټي لیول سټوډنټس والا یا فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر یا تھرډ ایئر فورث ایئر ماشومانو خبر وکړم نو دا خو اچھې خاصې که زه خبر وکړم دا خو زه چې ماشاءالله میچوري پراپر لکه په دوه باندې خو پوهېږي که نه چې دا شی ما پر صحیح دا شی ما پر غلط ده نو سټیل هغه دغه طرف ته ولې ځي هغه دا زندګي نه فرار ولې غواړي هغه دا سوچ ولې کوي چې یاره که زه دا نشه وکړم نو دا به یا خو ما سټیټس شو کېږي یا به ما لیول ډېر ښه شو کېږي یا دا فیشن کې راځي یا چې کوم د ماته به وقتي طور باندې سکون میلاو شي تقریبا 3 غنټې چې پورې هغه نشه ما په مغزو کې به یله ګنټه ده یا نیمه ګنټه ده نو زه به بیا ښه محسوس کوم نو دنیا نه به غافل یم نو هغه ټینشن نه به کلار یم ګڼو کتونکو پرون مې یو ماشوم وکتلی هلته موږ سره یو غټ ماټ ته ماټ من چې کوم ده هغه جاب کوي ایج بالکل څه خاص ایج نسته ماته لګي چې 17 یا 16 ایئرس ماشوم ده نو هغه پرون ناست و هغه ته ما دا وکتل نو ما ته عجیبه غوندې فیلینګز راغلی نو هغه پټ ناست و موږ بلډینګ کې کونې کې ناست و لګیا و که نه مطلب اینډ کې کونو کې دغه سایډ ته پټ غوندې ناست و داسې چرس یې جوړول اوس کلیمال لکه څه کوي نو ما ته کوي چې میډم بس ټینشن مې ډېر زیات و زه هغه ټینشن ختمونه پرم دا نشه کوم آی واز لایک تا دغه عمر کې کم ټینشن ده مطلب ته ستاسو میډم تاسو پته ما دومره ټینشنز دي خدا چې دا کوم چرس کنه نو مغز مې ساړه شي بیا دا مطلب فضول غوندې سټوپډ خبرې راته کولې نو آی واز لایک دا څه خبرې کوې ته ټیک خو یې ته چرس تا پر جوړ شوي دي او تا کم ټینشنز دي خو بیا هغه ویله چې فیملی ټینشنز دي خو زه په دې حیران وم چې ایټلیسټ پیرنټس ته هم پکار ده چې دا ماشومان لږ پته وکړي چې بچی ته پریشان نه ولې تا څه ټینشن دي تا ته پړهایي کې پرابلم ده تا ملګري تنګوي تا ته ټیچرز نه پرابلم ده تا ته خلکو نه پرابلم ده یا تا کمپنی مدد ده تا په دغو کاتو باندې لګوي نو پیرنټس ته دا اول پکار چې خپلو ماشومانو ول چې کوم دا ریزنز دي هغو نه پته وکړي چې بچي مغز کې چر چلی او بل دا ماشومان کوي ولې دا فرار ولې غواړي دومره ینګ ایج کې دومره ماشومان چې کوم دي هغه دو څیزونو ته ولې مبتلا شي نو دا ډېر زیات کوېسچنز دي هغه چې کوم د نن ګرانو کتونکو ما پروګرام کې داسې سایکیاټرسټ اینډ سایکالوجسټ هم انوایټ کړي دي چې هغو نه به دغو سوالاتو ول جواب پته کوم خو اول تاسو دا ریکویسټ کوم چې ډېر واړه ماشومان دي سګرټ مطلب سګرټ خو داسې عام ده چې زه وایم چې اوس هغه ماشوم دغه 9-10 وال ماشوم به او سګرټ په جیب کې ګرځي اس کی او دا سګرټ توره خطرناک ده چې دا هر قسم کینسر وال چې کوم د ریزن جوړی شي دا کاز جوړی شي کدا سګرټ خبر وکړو ګرانو کتونکو خیر پروګرام به شروعات کوو نن څور ما سوالات تاسو مخې ته کې خودل چې کوم مایند کې هم سوالات دي هغه هم تاسو سره ډسکس کوم خو زه چې اول به زکی په لور شو زکی نه پته کو چې آیا نن زکی مونږ ته کومه ریسیپي راوړې ده نن موسم ډېر ښه ده نو
ذکی نه پته کچھ آیا موسم انجوائے کر سحر وقتی کرنا. لو السلام علیکم ذکی اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ ماشاءالله خیر. الحمدلله ذکی ته خیر طبیعت ته خدا. بالکل جناب زه ډېر زبردست یم ماشاءالله. څنګه تاسو ډېر زبردست خسته خبرو کړ والا او کم د خبر تاسو واقعي 100% بالکل درست دی. واقعي زموږ کم واړه ماشومان دي د دې هیبټ جوړ کړ لګا د هیبټ په کار نه دی. خیر اني هاو نن ماشاءالله ډېر خسته موسم سره خبرو کو موسم والا ډېر زیات پلیجر موسم د اسلام آباد کې سټم در اتلم سټوډیو ته نره 12 والا ټیم وردا. خیر اني هاو نن ډېر خسته کار دا ماته لګي ډیفرنس هغه دا. بالکل ذکی ما خو لکه ذکی وای چې خسته موسم د خسته باران دا نو زه ورته خسته نه لګم نه تعریف بنه کې. خیر اني هاو ذکی تا ته وایم چې دا چې کوم ما خسته ډریس اچول ادا کتا سو دا ما ډریس وګوري نو دا ما چې کوم ډیزاینر دا رانا عمران دا داسته وزکلیرو کوم دا دلته شمه کدلته شمه لکه دوه تاسو ما ته خو دغه سي یس دا سي نو ګرانو کتن کو د دې پانچو باندې د دې شرټ باندې د دې غلې باندې او چې کوم د لستونی دی په هغه باندې ډیر مزیدار غوندې کار شوی دا او دا چې کوم د دې ډیزاینر رانا عمران صاحب دی او دو چې کوم دا برانډ نوم چې کوم دا هغه دا کورا دبکا او دو چې کوم آوټلټ تا دم آلتا بهریا ټاون فیز 1 کې دا یعنی چې کوم موتی بازار مال دا هغه کې دوه آوټلټ تا او ماشاءالله دوسر ډیر زبردست خوندې ډریسز دي شلوار کمیز دوپټې نه واخله برایډل چې کوم دا پارټي ویر دنیا قسمه چې کوم دا غوسر ډریسز اویلیبل دي خدای چې کوم دا غو سمر کلیکشن دا نو زه اچوم نو دا چې کوم ډیزاینر دا رانا عمران صاحب دی کتا سو اورډر کوي نو په سوشل میډیا باندې ایون کې په ټیک ټاک او چور هم اپس په دوه مدول اکاؤنٹ جوړ دا کورا دب کوم سره نو خپل اورډر وکړو دا څه خسته ډریسز واچوي. تھینک یو سو مچ ذکی تعریف پاره اور یو جهان مننه خدا ته و چې اجازه ذکی ما سهار سره ویل چې ډیر مزدار غونډه ریسیپی دا نن مسټوډیو کې خوند مزدار غونډه خوشبو پھیلاو کیږي ذکی هغه ریسیپی خو راته وایا. بالکل یو ځل بیا تاسو له شمه پخلی کې هرګلې وو او نن ما سره شمه پخلی کې ډیر زبردست یو زما اکثر کوششي تاسو لپاره نوې ریسپیان او نوې مثالي او کم طریقه کار جوړول څنګه جوړیږي پخلی کم پاکستان نه بهر کم ما ته زما پروګرام ګوري زر کابی بنسل والے زم کا پاکستان کم اونچا اوس ټي وي ان کړدا زر کابی بنسل والے اور زما ریسپی ځان سره نوٹ کې نن زکم دا ریسپی جوړم آها ډیر زبردست او ډیفرنٹ سټایل کې جوړیږي هغه د حیدرآبادي چکن قورمہ دا د کم دا چکن قورمہ دا د ریسپی انډین ډش ته حیدرآباد هغه کنه دا د کوم مثالی استعمالي هغه مثالی د کې استعمالوم با او ډیر مزدار د خپل خوند د خپل یو فریګنس د تاسو خامخا کور کې ټرایو کې خل اني هاو فرست اف ال د شمه پخله کې د کوم مثالی استعمالي کی هغه لوډوس کوم د لپاره موږ پکار دی فرست اف ال یو کیلو چکن پکار دی یو پاو موږ ټماټر پکار دی یو پاو موږ پیاز پکار دی او گارنش لپاره پودینہ شین مرچ کې لیمن دا خو د گارنش لپاره دی خاطر کې مین مثالی دی کې قورمه جوړیږي هغه لپاره ټول نه امپورټنٹ د دې بغیر دا قورمه تیاری کی بنا جوړیږي بنا هغه د شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اور شمع کوکنگ آئل بناسپتی کا سلوگن زمگا بولے دل کی بولیاں دا خود مو سلوگن شمع کوکنگ آئل خاطر فرسٹ آف آل دیکھی کا مثالی استعمالی کی ہاف ٹی اسپون منگلا پاؤڈر پکار دے دھنیا پاؤڈر دا پکار دے ٹیسٹ جوڑو لبارا جیفل جیوتری ما پاؤڈر جوڑ کر لے ہاف ٹی اسپون منگلا دا پکار دے 1 ٹیبل اسپون منگلا قورمہ مسالہ پکار دے ٹیسٹ جوڑو لبارا یو ٹیبل اسپون منگلا چکن پاؤڈر پکار دے ہاف ٹی اسپون منگلا کرش چلی پکار دے حسب ذائقہ مال کا پکار دا 2 ٹیبل اسپون منگلا ادرک لہسن پیسٹ میں جوڑ کر دا پکار دے نیم سیر منگلا ماستا پکار دی اور 15 دانے آغا الائچی سا بجدا چاہے کیا چو دیکھی دا استعمالی کے تیز جوڑل بالا دا منگلا پکار دے دا خود دی مثالی دی خواہ دے طریقہ دیر سمپل دے دیر آسان دے اول بتا سو چکن موالے مال کی سر وینزے با سنگا سو وینزے آگنے پاس شمع کوکنگ آئل موالے میڈیم فلیم بندا سو گرم بگے سنگا ساسو آئل گرم شی دا کم ما پیسٹ جوڑ کر لے ادرک لہسن دا پکے واچے با لوگوں دے فرائی بگے کلر با چینج شی دا پا چکن دا سو دیکھے ایڈ بکے اور تقریباً 10 to 15 منٹ بندا سو دا فرائی کے با سنگا فرائی شی دا پچے تا سو چکن اوبا سے با دغا اور شمع کوکنگ آئل کی کم چھوڑ کم گرم شیو دا کم پیسٹ جوڑ کر لے دیکھے دا ماستا اور دا ٹماٹر کٹ کے با اور ټول مثالے یو ځای واچبا تقریبا 25 منٹ باندې تاسو به چمچې سره پخېبا او صبر هغه بوایل رانه شي بوایل شي تاسو کوشش وکړئ ته ټول امپورټنټ خبر ته قورمه د دې مین کا مغه ده تاسو سړم دا ماسه پکې اچي او ټول مثالے پکې یو ځای واچبا او شمو کو موبایل پکې واچي او میډیم فلیم باندې تاسو پخېبا اټه په سره اله پر تاسو چمچه خوځېبا کله پر د دې بوایل راشي څنګه بوایل راشي بیا اخر کې
دا تیار بدل د غریبي تیار بشي بعد کې چکن پک تاسو ایډ بکې او 10 to 15 منټ دم باندې کې دي او دا لغون ته پخېبا څنګه پخشي هغه پس اخر کې ټولنا امپورټډ دا جعفر جوتری اور دا اسپیشلی براؤن پیاز منگا دا با تقریباً پیاز پکڑ کو او شمع کو گنوائل کے با دا لوگوں سخرہ بکو سنگا سشی دا با کی چوپ بکو دے باس خواہ دے پیاز مقصد دا دے اکثر تاسو قتل بھی کم قورمہ جوڑے آل تھک نہیں کہنا اوپو پشان دے تھک کولا بارا دا مو اکثر دا براؤن پیاز استعمال ہوا دا کرش بکو چوپ بکو دا دے کی ایڈ بکو با اور آخر کے بیا گارنش بکو بیا ڈش آؤٹ بکو وقتاً بیا اخبر پروگرام کو راضو با اور تاسو با دے اور نور مزید ډیټیل کې خبر وکړو ها زبردست لکه ریسیپي خو نن ډیره مزدار راوړې د زکی خو دا کوم دا پیاز بدل کټ کې سټوډیو کې قسم په خدای کا سټوډیو پرې خو دلې خبر دا کې پیاز د کټ کړل ګرام پتل کو دا جان بوج کې دا سه ډرامې کې چې اټلیسټ ما باندې بیا لا زکام ولګی لا ما چین کې ما الرجی اٹیک وشي کنه نه دا اصلي خبر دا پیاز به تواله زب ملمنو سره خبره تر کوم ته بهر دا پیاز کټ کې بیا به واپس نه اصل کې د دې یو تبل طریقه دا د دې یو ټیپ هم تاسو کوم اکثر تاسو پیاز سره دا کټ کې تاسو براون پیاز نه پوري کنه تاسو کله پیاز کټ کې او مال کې سوي ځکه نه د دې کې کوم هغه څنګه سوي استر کې مرچ کې ختم شي دا مال کې سره منځلي دي بالکل هغه مال کې سوي ځکه کنه بیا ټیک شو بیا هم ته د پیاز بهاري وسته اب ډیره زیاته باندې ګانو کتن کو دا جان بوج کې داسې حرکتونه کوي چې پریشه لګي الرجی ما باندې اٹیک وشي نو زتا سره خبره ته نشم کولای دا صرف او صرف ډرامې کوي خیر نه هغه کتن کو نن ماته لګي چې ریسیپي ډیره مزداري حیدرآبادي چکن قورمه نو آی ہوپ چې تاسو به دا ریسیپي ډیره خوښ شوي نو ګرانو کتن کو زو پوس پړې شان د می باندې او د می نه بس واپس راځو بیا موږ سره درانه ملمانه دی پروګرام کې هغه سره به چې کوم سٹارټ کې ټاپک ډسکس کړو هغه باندې خبره اترې کو تاسو لایف کالز به هم خلک چرته بل په لمن صرف او صرف بخیر پختونخوا کې موږ سره اوسئ جی ګران کتن کو زل بیا تاسو ته په خیر پختونخوا چې پریشه هر کلی وای ګران کتن کو چې سٹارټ کې ما یو ټاپک باندې خبره کړې و چې نن سبا چې کوم یو تا ماشومان دي هغه ډیر ذات چې کوم د نشي وال یو ګن چې کوم عادت ته چې مبتلا دي او خبرو کو نو نه صرف کلو کې بلکې شارونو کې هر طرف دا چې کوم دا یو مرض ډیر ذات شوی دا اولو پښتنو ولا موږ همیشه خبره کو چې موږ په خپل پښتنو خبرو کوم نو بل په ټوپک ډیر ذات وی لانجې ډیر ذات وی جګړې ډیر ذات وی او څنګه سيزونه کم شوی دي نو موږ په خلک چې کوم دي نشو بل ډیر ذات غورو جان شوی دا نو ګر کتن کو په دې ټاپک باندې من ډیټیل ډسکشن کوو چې موږ پروګرام چې موږ دعوت وکړ دي درنو ملمنو تا اور ماشاءالله چې کوم دو زم چې علم لري چې کوم دو سره د وخت نالج دا هغه به سره ډسکس کوو چې کوم سوالات تاسو نه ما سهار کړي و هغه به ته پته کومه نو د وخت ما سره دوه داسې ملمانه دي چې سم چاغه تاسو ته انټروډیوس کوم رائټ نو ما سره د سمیرا بټي صاحبہ هغه دي کنسلټنټ کلینیکل سایکولوژیسټ دی او بل چې کوم دي نو راځي اول بز سمیرا جیتا یا بلکې زما بل ملبم انټروډیوس کوم کنه چې دوه سره وزن بد خبر لګي نو ګان کتن کو بل دی موږ سره کفایت حسین صاحب چې کوم دی سی ای او ډرگ ریهابلیټیشن سینټر یعنی دو پراپر ड्रग्स चिकन द रिहेबिलिटेशन सेंटर चलवी और दे चिकम द ब्रांच सिर्फ यो न दा पूरा पाकिस्तान न पेशेंट्स वर तराजी दो पेशेंट्स चिकम द डील कई ट्रीट कई है और दो चिकम द राइट नाउ इस्लामाबाद की हम फल ब्रांच था दिन अलावा चिकम द पीडब्ल्यूडी की हम दा और माशाल्लाह दो चिकम रूटीन दा डेज टफ था खुद टाइम रहू बासरा दा मुंग दा और दा चिकम जरूरी टॉपिक ता पदे मैंने मुंग सर खबर तरह की हो जबान चाहर कले बवालू वयू किफायत साहब ता सलामुन बोलते वयू अस्सलाम वालेकुम किफायत साहब सिंह ता ठीक जी वालेकुम सलाम ढेर मनना ता तबीयत मुखदा जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तास प्रोग्राम चालू जोर मसरूफ तरीन रूटीन के मुठाए मरा तो बास जी ډیر हाजी غنو کتن کو بیا کفایت صاحب سره موږ سره د سمیرا بټي چې کوم دا ماتاستو ویل چې کنسلټنټ کلینیکل سایکولوژیسټ دی نو راځي چې هغه ته هم هر کلی وایي ستړي مسی ورته وایي او پته په کچھ آیا د ماشومان د غن عادت پلا ول چې کوم دا ډے بای ډے ذاتی کی داس رجحان نو راځي چې دوتم هر کلی وایي ستړي مسی ورته وایي السلام علیکم سمیرا جی کیسی ہیں آپ وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں طبیعت کیسی ہے آپ کی الحمدللہ فرسٹ آف آل تو خواتین و حضرات غنو کتن کو چې سمیرا جی مو کتل آی بس یو نو زلش کو حیران استم سرپرایز لمه چې ماشاءالله دورا خسته غوند چې کوم دي دو وشتان دي او ماشاءالله داسې مینیج کوي او خبرو کو نو تقریبا د خپو پر اختان رات الموتل مانتا ته خپل دي جیسے میرے جی میں نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں بہت لمبے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم باقی پیشنٹس کی بات بعد میں کریں گے سیریس ڈسکشن پہ ہم آئیں گے یہ بتائیں ان خوبصورت بالوں کا راز کیا ہے بس یہ ہے کہ خیال بہت رکھتی ہیں خیال رکھتی ہوں
ख्याल रखती हैं, बहुत मतलब मोस्टली लोग कहते हैं ना आप कौन सा शैम्पू लगाती हैं, किस तरह ख्याल रखती हैं, तो मैं ये नहीं पूछूंगी, मैं ये पूछूंगी कि आप ख्याल किस तरह रखती हैं? ख्याल बस ये है कि टाइम निकालना पड़ता है और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ बहुत और प्यार जिस करती चीज़ से आपको प्यार होता है उसका ख्याल आप रखते हैं, आप टाइम भी निकालते हैं, बच्चे से मैनेज कर लेते हैं, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको टाइम मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ग्रानो कतुन को दो यूज़ कारकी यूज़ की कारकी और चिकम दा माता स्तोचे ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर दा न सुमेरा जी तखपल सर्विसेज वर्कई ना सिर्फ सुमेरा जी बल्कि डिफरेंट दूसरा डॉक्टर्स दी चिकम दा डी ज़ात खस्ताफ था तो तमाम चिकम दा मेंटल डिसऑर्डर्स दी या चिकम दा साइकोलॉजिकल खल्क डिस्टर्ब दी अगर ट्रीट कई नूराजी चावल बस सुमेरा जी पहले सवाल पूछे सुमेरा, हमने ब्रेक में भी चीज़ डिस्कस की कि हमारी यूथ जो है ड्रग एडिक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं गांव वगैरह की या रूरल एरियाज़ की तो वहाँ तो समझ आती है कि यार चलो एजुकेशन कम है, लोगों को नॉलेज इतना नहीं है कि यार ये चीज़ हमारे पर कितनी ज़्यादा हम पर इफेक्ट कर रही है, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब है बल्कि मेंटल हेल्थ भी। बट अगर हम बात करते हैं अपने इस्लामाबाद की, लाहौर की, कराची के, जितने बड़े बड़े शहर हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो मुब्तला हो गए और स्पेशली पहले वो स्टार्ट करते हैं सिगरेट से, फिर उनका वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं जी फ्रेंड्स है गैदरिंग है तो चलो यार शीशा पी लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके बाद जो है कोकीन हो गया, आइस हो गया या पता नहीं कोई डांसिंग पिल्स होती है तो वो लेना ये लोग शुरू कर देते हैं और इतना ज़्यादा वो ले रहे हैं कि मैंने बहुत देखा है अभी इस्लामाबाद में कि मेरे इर्द गिर्द आगे पीछे भी देखा लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब इतना वो डिस्टर्ब हो गए। सो मैं तो चाहूँगी कि पहले आप मुझे बताएं कि ये जो बच्चे हैं जिनको नॉलेज भी है, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ इनको अवेलेबल है, माँ बाप ने हर आसाइश दी है, उसके बावजूद ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आसाइशें हैं, नॉलेज है, अवेयरनेस है, हो सकता है कि उनको सब चीज़ों का पता हो, लेकिन ये जो टीनेजर्स होते हैं, ये जो यंग लोग होते हैं, इनका ब्रेन जिस तरह काम करता है ना वो हमसे या एडल्ट के ब्रेन से डिफरेंटली काम करता है। जैसे ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स की तरफ जाते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं। दूसरी जो बात है वो इनमें रिवॉर्ड को सीख करने की डिज़ायर ज़्यादा होती है, तो रिवॉर्ड के प्रिंसिपल पे काम करता है ब्रेन इनका। अब इसमें जो रीज़न्स हैं वो क्या हो सकती हैं, एक तो ये कि फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपका एक गैप है, आप उस तरीके से फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हैं, फैमिली आपको टाइम नहीं दे पा रही है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरेंट्स के अपने इश्यूज़ होते हैं, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि कुछ परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी। अच्छा, ये मैंने सुना कि मैं जब ये नशा करता हूँ तो पढ़ता बड़ा अच्छा हूँ, पढ़ता बहुत अच्छा हूँ, मेरा फोकस बेहतर हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है, मुझे वो वर्ड्स भी बड़े बड़े नज़र आते हैं, मैंने कहा बड़ी बात है यार। जी बिल्कुल। तो ये जिस तरह आपने आइस की बात की है, स्टिमुलेंट्स की बात की है, हैश जो है, इस तरह परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। एंड एक तो है पीयर प्रेशर, कि आपका एक सोशल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, उसकी कंपनी का एक हिस्सा बनने के लिए भी ये चीज़ यूज़ करते हैं। ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती है इनको, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न समझा जाता है। अब एक और चीज़ है कि कुछ बच्चे खुद स्ट्रेस में भी होते हैं, लाइक उनको स्टडी का भी स्ट्रेस होता है या उनसे एक्स्ट्रा डिमांड्स होती हैं फैमिली की। अब बहुत प्रेशर होता है कि आपने ये बनना है, ये बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, बच्चे का इंटरेस्ट वो नहीं होता है। अब परफॉर्मेंस बेहतर, ये चीज़ें तो हमारे टाइम पे भी थी ना, जब हम यूनिवर्सिटी लेवल में थे, आपके टाइम पे भी थी, मेरे टाइम पे भी थी, मतलब ये हर बच्चा तो ऐसा नहीं करता ना। हर बच्चे हैं कि जो बस आजकल जो बड़े बड़े शहरों में लोग आ जाते हैं ना और हॉस्टलाइज हो जाते हैं, उसके बाद इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, शायद खुला डुला माहौल मिल जाता है नहीं। हाँ जी, वही मैं बात कर रही हूँ कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, फैमिली साथ नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, तो ये एक तरह का स्केप इनको मिल जाता है खुद को नम करने के लिए, स्ट्रेस से कैसे निकलना, एंग्जाइटी, ये इस तरह की चीज़ों को उसको हैंडल करने के लिए एक तरह की सेल्फ मेडिकेशन होती है, तो वो उसका सहारा लेते हैं। अब जो इनके पीयर्स होते हैं वो भी गाइड करते हैं कि इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे तुम रिलैक्स फील करोगे, बेहतर फील करोगे, तो इस तरह से होता है। अब ये जो बात की कि इनका एक्सपीरियंस नहीं होता, ऐसे जो बच्चे होते हैं इनके एक्सपीरियंस नहीं, इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं किया हुआ। आप इनको जितनी भी अवेयरनेस दे दें, जितना भी बता दें कि ये चीज़ बुरी है, इस तरह से है, वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक वो उस चीज़ को अवॉइड नहीं करते। सही। अब यहाँ फैमिली का भी रोल होता है और स्कूल में भी ये कि आप प्रिवेंशन लेवल पे काम करें, आप अवेयरनेस को मज़ीद बेहतर बनाएं, फैमिली भी बच्चों को गाइड करे और इनको आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में सीरियसली कम्युनिकेट करें। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ ना। पेरेंट्स को चाहिए कि वो समझाएं और उनसे बैठ के बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने।
बट सुमेरा जी फिर वही बात है कि पेरेंट्स तो हमेशा कोशिश करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन स्टिल ये बच्चे होते हैं कि जिस चीज़ से ज़्यादा आप इन्हें रोके तो वो वही काम करते हैं और आई डोंट नो वाई एक जिद सी बना लेते हैं. खैर एनी हाउ सुमेरा जी से हम और भी बातचीत करेंगे. ग्रान कुतन को किफ़ायत साहब पला बलाट शो बिकॉज किफ़ायत साहब चुकम द प्रॉपर द योर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर चुकम द चलवी और देखिए दस डेली बेसिस मन पेशेंट्स बराजी या एडमिट ही चुकम ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट थी ब्या वो इलाज कवना ब्या अगर चुकम द प्रॉपर केयर कवना वो डाइट हेल्थ तो सीजन वाले से और ब्या चुकम अगर रोला और अपा जोड़ा भी मुंग ड्रग्स था तकलीफ था पेन दा ड्रग्स राखी दस सीजन अगर सिंगल मैनेज के राजू ग्रान कुतन को जब किफ़ायत साहब सर लग पातु को किफ़ायत साहब तास चुकम द सेंटर द ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर देखिए तास तो डेली बेसिस माने सोना पेशेंट तास एडमिट कवे زمو په اسلام آباد کې دوا ډیر لگزري ریهابلیټیشن سنټرز دي او دا مونږه ډیر وسیع ایریا کې جوړ کړی دي د کې انډور او آوټډور گیمز وغیرہ مونږه دایلا مطلب میسر کړی دي ٹھیک شو او د کې چونکه مونږ سره ایٹ ا ټایم 30-40 پیشنٹ چې کوم دي هغه ایڈمیټډ وي ها مطلب تاسو سره سپیس چې کوم دا 30-40 چې کوم د تعداد کې دي شي کم ایج وال خلک زیات درته راځي نن سبا خو چې کوم ډیر کم ایج چې کوم مونږ سره ریپورت شوی دي نو هغه 15 to 18 ایج چې کوم دی دا مطلب دا کالج لیول وال ماشومان دي بالکل دا بالکل دغه ایج والے دي خدا خو شروع کې د سموکینګ د وجنا او بیا رو مطلب مختلف ډرګز څنګه چې بیا چرس شروع کو او بیا یو ټایم داغي مزه وښته او داغي هغه اثر ختم شو نو هغه نه پس بیا د کروس اډکشن ته ځي بیا د بل نشه سٹارټ کی بالکل دوی چې هغه نشه بیا هغه مزه بیا راشي هغه چې کوم خالدا سینه ویسه فرست ټایم ډیر مخالف نه چې هغه بیا ډیر زیات چې کوم دا نشه کوي چې هغه فرست ولا نشه مرته بیا بالکل خو هغه مزه نه پړم باندې ورځ کې او اخیری ورځ کې هغه مزه بیا نه هغه مزه نه او بل خبره چې دوی بیا خلک زیاته داسې زونه خدای ته وایي چې کفایت صاحب لکه تاسو کوم دا سنټر کې داسې 30-40 یا 25 پورې پیشنټس ایڈمټ دي نو ظاهري خبر دا خو ټول خرو لاره پروانه ځکه چې هر پیشنټ ته پراپر ټایم ورکونه هغه پراپر چیک کونه هغه ډایټ خیال کونه بل داسې پیشنټ چې کمی دا ډېر ذات رولیم کوي بیکاز هغه ته خو ډرګ اډکشن نه کنه هغه ته خو نشه پکاري چې دا مونږ ترا کو نو هغه څنګه تاسو بیا مینج کو بیکاز سختی خو ډېر کول پکاري دوه باندې پیرنټس خو چې بس وی تړو خو چې خلاص نه کو تاسو چې دا ټیک کو بیا دی راوځي نو دا څنګه مینج کوي بیسیکلی الحمدلله زمون چې کوم ریهابلیټیشن سنټرز دي زمون پورا پاکستان او پورا دنیا نه بلکې زمون ته مریضان راځي نو زمون چې کوم مینجمنت دي زمون چې کوم پروفیشنلز دي او دې سره چې وخت سره چې کوم میډیکیشن راغلي دي نو مونږ خو تقریبا 90% زمون کوم پیشنټ نو هغه پین فری ډیټاکس ولا کو چې هر قسمه چې کوم دی هغه نشوي زبلې چې زمون 24 غنټه ډاکټرز موجود وي ایله وقتن په وقتن میډیسنز ورکو ور سره سایکولوژیست وي ولا کاونسلینګ کوي دین علاوه عالمدین ای ولا پنځه وړه وخت مون ایکسرسایز وغیرہ ولا کوي جیم انسټرکټر وي کنه نو دې سره زمون چې کوم فوډز وغیرہ یې هغه ول مونږه سره کوو ارس ولا کو کنه نو یو خو ماحول د کور غونته ماحول مولا پرووایډ کړی وي او بالکل ډیر کم پیشنټس چې هغه ریزیست کوي لیکن ډیر زیات پیشنټ چې کوم نه خوشاله وي چې زمون سره یو خو خشته صفا ماحول تاسو مونږ ترا کو او دې سره چې کوم نه تاسو زمون خیال ساتي مونږ ته خود دوايان راکوي نو هغه ډیر زیات زمون اپریشیټ کوي چې تاسو ډیر ښه سنټر چې کوم نه اوپن کړی دی خدای ته وایي چې تاسو د وخت سایکولوژیست هم دي سایکیاټریسټ هم نو تھرو میډیکیشن هم کو که صرف تا سیشنز ورکوي ایکسرسایزز پکوي تاسو یا پراپر چې کوم د میډیکیشن او د هو سيزونه هر سره وایي نو څوره د وخت تاسو سره ډاکټر چې کوم تعداد بشو زموږ سره خو تقریبا چې کوم پروفیشنلز دي هغه 15 دي د سره نیکسٹ 15 چې کوم دي هغه پیرامیډیکل سټاف وي او ټیک کیر وغیرہ الکان وي بیسیکلی زموږ چې کوم ټریټمنټ پروتوکول شروع کې نو هغه مونږه د یو مریض چې کوم دی کله مونږ ته راشي نو مونږ د دې ډرګ سکرینینګ پروفایل کوو چې کله ډرګ سکرینینګ پروفایل وکړو نو د هغې نه پس زمونږ چې کوم سایکیاټریسټ وي هغه د دې میډیکیشن وغیرہ سٹارټ کی او هغه چې کوم میډیکیشن زمونږ سایکیاټریسټ سٹارټ کی نو هغه زمونږ چې کوم میډیکل ډاکټر وي هغه مانیټر کوي مطلب هغه سحر میډیکیشن وي ماښام میډیکیشن وي دوه ټایم میډیکیشن وي خو کوم مریض ته
دی درمیان کې تکلیف وي نو وقتاً په وقتاً 24 غنټې ډاکټر موجود وي. دې نه علاوه تقریبا چې د علاج چې کوم طریقه کار وي هغه 2 هفتې نه پس بیا مونږه کونسلینګ د طرف نه او ماهر نفسیات د طرف نه چې کوم دی مونږه ریفر کو او هغه بیا د هغې کونسلینګ کوي او بیا د هغې ایکسرسایز شروع شي د هغې ډیلی روټین شروع شي. یو بیزي روټین وي سهار نه والې ماښامه پورې مونږه دی خوب ته نه پرېږدو او ښه د سهار مونځ نه والې د ماښامه پورې مونږه ډېر دی بیزي ساتو. ها نو مطلب دا خو پراپر 24 غنټې ډیوټي ده بیا. خو نو دا څه فرض کوي چې څوک ډېر زیاته روله راپاکوي لکه ډېر زیات چغې وهي یا بخار کوي نه موسټلی داسې پیشنټس دي چې وایي وجود مې ماتېږي خوږېږم ځای په ځای سوري بخښنه غواړم مطلب هغه ډېر زیات ټینشن کریټ کوي نو دغسې پیشنټس په ځای ته ډنډه منډه خو مو نه ایښي. نه الحمدلله نه الحمدلله بیسیکلی مونږ وایو که نه چې نن سبا خلک یې تھانو چې جیل چې ورکړي خپل ماشومان چې وي او خو لږ ځینې فیملي مونږ ته وایي چې لغونتې سختي پې وکړئ مونږ ډېر تنګ کړي یو خو مونږ ولې وایو چې دا علاج ته راغلي دي مونږ خو سزا نشو ورکولی خو دا خو مونږ دوی له پروپر چې کوم دی چې کوم میډیکیشن ورکوو د هغې نه د هغې پین کنټرول وي که نه خو ډېر زیات ځینې مریضان فیملی په بانه باندې راولي او وړومبنۍ ورځ لغونتې اګریسیو وي بیا هغوی خپل روټین کې چې کوم دی هغه اډجسټ شي. ها زبردست خو خبره ده ادروایز کوم خلک دي که نه ما ډېرې کتلي دي چې وایي وجود مې خوږېږي هډوکي مې ماتېږي زه مړ کېږم ساه نه راځي ما ته خو دا خلک درې ښکاري نو ځکه چې اکثر داسې هاسپټل ته موږ کله زه وزټ کوم که نه ګورم څیزونه نو بیا زه ډېر ابزرو کوم چې دا غریبان سونا پین کی دی. اینی ہو رہا ہے سمیرا جی پہلا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس آج کل جو زیادہ کیسز آتے ہیں سمیرا جی مطلب اگر ہم دیکھیں ایز اے سائیکالوجسٹ اگر میں آپ سے پوچھوں تو کس ایج کے زیادہ آتے ہیں؟ بچے تو آتے ہی ہوں گے مجھے پتہ ہے کہ یونیورسٹی کالج لیول کے بچے تو بہت آپ کے پاس آتے ہوں گے لائک ان کے پیرنٹس زبردستی بھی لاتے ہوں گے. کیا بوڑھے لوگ بھی لیتے ہیں یا بہت چھوٹے بچے جیسے میں نے تو کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی اتنے سے بچے وہ کہتا ہے چرس پیتا ہوں تو مزہ آتا ہے اور لوگ اس کو بڑا وائرل کر رہے تھے کہ یہ بچے کے ذرا انداز دیکھو اور میں نے کہا یار یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو پروموٹ کر رہے ہو تاکہ باقی اور بچے بھی لے کے اس طرح ویڈیو بنائیں. تو اس طرح کے ایج کے بچے بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تو اس طرح کے ایج کے بچے لاتے ہیں لیکن ہم ان کو ایڈمٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے الگ فیسلٹی ہوتی ہے جو چائلڈ کے لیے الگ سے فیسلٹی ہونی چاہیے اینڈ ہمارے پاس جو ہے وہ اڈلٹس کیسز آتے ہیں جس میں جو ہے وہ 18+ 17 سے جو ہے تو کچھ جو ہوتے ابھی جیسے بتایا کہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے جیسے ٹین ایجرز ہیں اگر وہ سٹارٹ لیا انہوں نے تو ابھی یوزر ہیں تو ان کو آؤٹ ڈور بیسس پہ ہم مینیج کر سکتے ہیں. ابھی موسٹلی یہ ہے کہ 20+ اور اس طرح کے پیشنٹ یا 18+ جو ہے ان کو ہم ان ڈور ایڈمٹ کرتے ہیں جو ہمارا ہے ہم ایڈلٹ پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. صحیح. تو لڑکیاں بھی زیادہ آتی ہوں گی آج کل؟ جی لڑکیاں بھی میری یونیورسٹی میں تو مطلب میری جو روم میٹس تھی وہ ڈرگس لیتی تھی میں تو جی لڑکیاں کرتی ہیں لیکن بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان کو فیملی کو پتہ چل رہا ہے فیملی اسٹگما ہے اس کو لے کے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کا بھی علاج کا پورا حق ہے. ہمیں یہاں تھوڑا سا وہ ڈفرینس جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب پلیز یہ مت کہیں کہ لڑکیاں ہیں تو ڈرگس یوز کریں ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے تو وہ تھوڑے سے ٹریٹمنٹ سے محروم رہ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہے. نہیں اول تو لڑکیاں کیا لڑکوں کسی کو لینا نہیں چاہیے. بالکل اگر وہ لیتے ہیں اور ایک چیز میں ایک بیماری میں مبتلا ہوئے تو ڈیفینیٹلی لڑکا ہے لڑکی بیماری دونوں کے لیے سیم ہے. علاج تو دونوں کے لیے ہے. اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ ان کا علاج کرائیں ان میں ریکوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور بہت جلدی ریکوری پکڑتے ہیں بہت جلدی بہتر ہو جاتے ہیں. ویسے میکسیمم کتنا ٹائم لگتا ہے ایک پیشنٹ کو ٹھیک ہونے میں؟ یہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈرگس کون سے یوز کر رہے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز ہیں اور سویرٹی کیا ہے ڈیزیز کی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن موسٹلی 90 ڈیز میں جو ہے وہ ان کے ودرال سمٹم مینیج ہو جاتے ہیں وہ ایکیوٹ جو فیز ہے اس سے نکل آتے ہیں سب. مطلب 3 منتھس میکسیمم کورس ہوتا ہے. 3 منتھس پھر آپ لوگ ان بچوں کو دیکھتے ہیں ان پہ کام اور 24 گھنٹے آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو بڑی بات ہے کہ اتنا کرتے ہیں. اچھا وہ جو پیشنٹ نکلتے ہیں کفایت صاحب پہلا برا شو چاہے ٹائم تھوڑا شارٹ ہے لیکن میں پوچھنا چاہوں گی سوال اگر چکم پیشنٹس ٹھیک سی تاسو ہاسپٹل نا اور چو باہر روزی نو بیا نشو کی خونا مبتلا کیجی اور تاسو تھینکس وغیرہ وای شهر تاسو موږ د غیر شي نخلاص بالکل دا چې کله موږ ډیسچارج کوو نو دا غي فیملی او مریض زموږ ډیر زیات تھینکفلی چې تاسو موږ لا یو نوې ژوندۍ راکا خو سلو کې تقریبا 40% دا څه خلک ای چې هغه موږ دای لوي چې تاسو با
د علاج نه پس شپږ میاشتې به فالو اپس کنټینیو کوئ تاسو به هر 2 هفتې پس راځئ خپل ټیسټ به کوئ خپل چیک اپ به کوئ ځینې مریضان چې هغوی له مونږه مطلب فیملی ته ګایډ لاینز ورکړو چې دله موبایل نه مو ورکوئ پیسې مو ورکوئ او د دغه سوسایټي نه بچ کوئ نو بیا جی بالکل نو چې کوم دوباره هغه سوسایټي ته لاړ شي یا فیملی په کنټرول نی یا فیملی د هغې خیال ونه ساتي نو هغه ریلیپس شي بیا ریلیپس شي او چې کوم د خپل زمونږ په فالوس باندې کنټینیو وي د خپل ځان خیال وساتي د خپل ماشوم خیال وساتي نو هغه 100% ټیک شي او همیشه دپاره ټیک وي همیشه دپاره ټیک وي. ښه ګرانو کتونکو ټایم مونږ سره شارټ ته خو کفایت صاحب نه آخري سوال دا کومه تاسو چې کوم پیشنټس یا هغوی چې تاسو ټریټمنټ کوئ نو هغه مطلب عام خلک هغه فیس برداشت کولی شي لکه 3 منثs پاره 4 منثs پاره نو ډسکاونټ وغیره ورته کوو خلکو ته چې کوم غریبان غم جی بالکل الحمدلله نیو لائف زمونږ چې کوم ریهیبلیټیشن سنټر دی مونږه ایٹ ا ټایم تقریبا 4 to 6 مریضان مونږه زکات پیکیج کې مونږه مطلب هغه مونږه ایډمټ کوو او مونږه د هغې نه پیسې وغیره نه اخلو که نه او بالکل نور چې کوم افورډ فری اف کاسټ وي که نه او چې کوم افورډ کولی شي کوم چې د یو کې نه راځي یا د پاکستان نه راځي زمونږ 2 ریهیبلیټیشن سنټرز دي نو هغوی چې کوم فیسیلیټیز خوښ شي چې څونه هغوی له فیسیلیټیز پکاري سنګل روم پکاري یا شیرینګ روم پکاري چې څونه هغوی افورډ کولی شي موږ هغوی پیکیج شیټ والا دا خبر تاسو مطلب هغو خیال ساتي. تھینک یو سو مچ سمیرا جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو کفایت صاحب. کوشچنز بہت زیادہ ګرانو کتونکو سوالات ډېر زیات دي خو خبره ده چې ټایم کمی ده خو زه به دوی ته بیا یو پروګرام کې دعوت لازمي ورکوم ځکه چې دا نشه ډېره زیاته شوې ده. نو ګرانو کتونکو پروګرام ته شفق شوی دی وړې شان د میول د مې نه واپس راځو بیا به نورې خبرې اترې هم کوو. جی ګرانو کتونکو پروګرام چې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو ګرانو کتونکو نن پروګرام چې کوم دی موږ سره داسې ښه ډاکټرز دي چې کوم خپل چې کوم تعارف محتاج دي او ماشاءالله کم چې دو سپیسیفک چې کوم چې دو زمون چې هغه دي سپیشلایزیشن کړی ده نو هغې چې هم ظاهري خبر د خپل یو نوم د خپل یو مقام ده خو اول موږ پروګرام چې راغلی کوم دا موږ سایکالوجسټ وم او چې کوم د ریهیبلیټیشن سنټر یې چلولی نو باقاعده موږ ته سوالات په چې آیا د ماشومان نشې ولې کوي او خو اوس بل چې کوم مېلمه ده هغه هم تعارف محتاج نه ده خو زه هم ګرانو کتونکو اول به لږ دا ذکي پر لاړ شم ځکه چې مثاله یې ډېره زیاته لوګولې ده دنیا پیاز او خوشبو پوره سټوډیو کې ګرځي راګرځي نو ما ډېرو مشکلو سره د خپل ځان کار وکړی خو غاړې ته مې پته لګي چې ما غاړه ډاون شوه نو راځئ ذکي بله به وشو ذکي نه پته کچھ آیا ذکي چې کومه ده حیدرآبادي چکن قورمه کوم ځای پورې رسېدلې ده نو جی ذکي صاحب اپډیټ دي بالکل اپډیټ تقریبا د قیمت ستاسو مخامخ ما وایي سټارټینګ کې ماستم پخه مثالي کې چولې ماستم اول شمع کوکینګ اویل وال چولې ټول مثالې مې ایډ کړو تقریبا 50 منټس نو نور لګي د دې مثالې باندې کان جوړولو باندې د دې څنګه مثال قورمه مثال تیار شي بل ما چکن شمع کوکینګ اویل کې فرای کړی مې ده هغه دې ډن کړی ده هاف ډن کړی ده دا به کې ایډ بکم بیا اخر کې دا پیاز تاسو مخامخ شمع کوکینګ اویل کې میډیم فلیم باندې دا براون کیږي د تقریبا ټوټل کم ټایم ډیوریشن دی 30 منټ نور لګي دی باندې تقریبا हाँ मतलब 30 मिनट्स पर हूँ ज़की वाला मसाले नोरे उसे वो खैर नहीं आओ वही ना चाहिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सो माता लगी दारा से की वडेरे मज़ेदार रही मुझदा वो खुर न माता वदा खपल दा एलर्जी सब गिला नाराज़ी खैर एनी हो गणा कुछ को दिया प्रोग्राम की मां सारे डेर द्रुल में मादा और का खबरों को दा गो दा हवाले से जिकम राइट नो दो चार सारा कार की कम इदारे सारा कार की अवला खुदा दो खपल माशाल्लाह क्लिनिक कम चलावी का खबरों को दो चिकम दी चीफ कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी बेनज़ीर BS20 की राइट नो दो कार के माहिर मारूफ माहिर अमराज कल्ब ज़ाक़बल सर्विसेज और के कार्डियोलॉजिस्ट थी नुकरान कुतन को नन सबा द जड़े मसले ढेर ज़्यादा थी जड़े मसले गनूर न वायमा खुदा गनूर मसले ढेर ज़्यादा थी बीमारी ढेर ज़्यादा शवी दी रोज़ाना आए दिन अवल खो हार्ट अटैक वाला चीज़ अस्तरू मखल को तकी रोज़ को वाड़ा माशुमान वो तो हम हार्ट अटैक कुशी नूर हम ढेर मसले दिगारों कुतन को खुद ही वक्त प्रोग्राम के स्टूडियो के वो तो दावत वर्कमा हर कले वर्त हुआ है और ढेर शुक्रिया वर्त हुआ है दो मसरूफ़ तरीन रूटीन के मुख्त टाइम लोग बासल है राइट नगरा कुतन को डॉक्टर राजा मेहदी हसन साहब सर दी राजे छे हो सर स्टडी मसले को अस्सलाम वालेकुम
علیکم ډاکټر صاحب څنګه تاسو؟ وعلیکم السلام، ډیر ښه. طبیعت مو ښه ده؟ بالکل ټیک ده، بالکل. ډاکټر صاحب تاسو دوره مصروف ترین روټین کې ټایم راته وباسله بیکاز کارډیولوژیسټ چې یو کس دوره پیشنټس او دوره خپل کلینیک چلونه او بیا جواب هم کوونه اټس کوایټ ډیفیکلټ چې ټایم مینج کوونه تاسو لپاره ډیره مسله وي. دا راته ووایي چې څنګه تاسو طبیعت مزاج مو ښه دی؟ بالکل ټیک ده. زه خو خپل شوق نه دلته راځم چې زما یو میسیج سره خلکو ته ډیر معلومات ملو شي کنه. بالکل داسې جو زه وایم چې دا اویرنس ډیر ضروری دی او پریونشن از بیٹر دین کیور. ایگزیکټلی دا په دې باندې سړی عمل وکړي کنه بیا بیماریو نه به بچ شي. بالکل داسې خبره ده. اچھا دا راته ووایه چې ډاکټر صاحب اول خو بس تاسو نه پته کوم چې تاسو بیسیکلی له کوم جي یو بل دا زړه چې کوم دا کارډیولوژیسټ او دا انسان چې کله ډاکټر جوړي نو خلک وایي دا به کوم دا به کوم خو دا زړه مرض چې کوم دا بیماري دا ډېره کمپلیکیټډ ماته ښکاري. نو تاسو هم دغه چې کوم د سپیشلایزیشن دې کې ولې وکړی؟ دا د لپاره ما وکړه چې دا یو نوې شی و دلته کې او دې کې دا مریضان ډېر زیات و دې کې او تاسو دا وکتل کې دا وخت کې پورے ورلڈ کې 20 ملین خلق دې باندې مړ کېږي که نه او پاکستان کې هم تقریبا 2 لاکھ خلق دې نه مړ کېږي او دا نن سبا د ځوانانو کې دا ډېر مرض ډېر کامن شوی دی. دا دپاره زما شوق پیدا شو که دا دې باندې سړی څه محنت وکړي څه کوشش وکړي چې خلکو دپاره څه مختلف علاجونه موږ هغو ته انوایټ. بالکل دا ښه خبره ده. خو تاسو خپل کلینیک چلوئ رایټ نو کلینیک کې خو تاسو پراپر چې کوم د سیټ اپ میټ اپ کړئ ښه خپلو چې کوم د پیشنټس پاره خلکو پاره نو لږ د خپل کلینیک حواله سره راته ووایئ. دلته زه اسلام آباد کې پریکټس کوم دلته کې مخکې زه بېنظیر بټو هاسپټل پنډیا کې وم اوس ما هلته نه کې لاست ایئر زما فارغ شوم اوس دلته کې خپل E11 کې زه کلینیک کوم دې کې ما سره زه ډېر د نان انویسیو یعنی د بغیر اپریشن بغیر سرجیکل موږ دلته کې مشورې ورکوو. دلته کې ما سره ECG ایکو کارډیوګرافي ETT لیبورټ دا ټول څیزونه موږ سره شته دلته کې که نه او ډېر خلک ما سره سپیشلی د KPK نه خلک ډېر راځي او داسې مریضان راځي چې چاته بائی پاس یا سټنټونه ایڈوایز شوي او هغه نشي کولی یا هغه زړه نه کېږي یا کلیر ټیکنیکلی هغه مطلب هغې ته ایڈوایز شوي او هغه مشکل یې سره کمپلیکیشن هغې کې ډېر دغه شوي که نه هغو دپاره موږ دلته کې سپیشل علاج کوو مختلف دلته کې موږ آپشنز ورکوو دې ته یو ډیټاکسیفیکیشن دی بل ECP موږ دلته کې کوو. ٹھیک شو. نو ډاکټر صاحب که دا مسله موږ څنګه سٹارټ کې ما وویل تاسو مو ویل چې نن سبا ډېر ینګ ایج کې ماشومانو ته اوس چې کوم د هارټ اټیکس دا زړه بیماریان ډېر زیاته شوي دي د دې چې کوم د مین ریزن موسټلی خلک وایي چې ډپریشن داسې آی ډونټ تھنک سو چې دا خو به وي دا فیکټر خو یو امپارټنټ ده. خو زه وایم چې کوم د خوراکونو کې دې وخته ملاوټ ده دا هغه معیاري چې کوم موږ ته زه خو وایم چې هغه سبزي موږ ته هغسې خالصه نه ملاو کېږي. سبزي که وګورو فروټس وګورو مسالې وګورو یا چې کوم بهر نه موږ خوراک څکا کوو نو دا چې کوم د خوراک والا خبرو کوو نو هیلث حوالې سره د زړه مرض چې چاته کېږي نو دې کې دا هم چې یو فیکټر راتلی شي. ډېره ښه ښکلې خبره تاسو وکړه. د مین ریسک فیکټر چې دی که نه زه تاسو ته نه وایم زموږ د ټولو نه مین فیکټر چې دی هغه د خوراک دی زموږ خوراک کې موږ ته داسې سهار وګوره چې موږ ناشتې کوو دا چې انډې فرائی دی دا آملیټ دی دا پراټې دي او تاسو داسې غرمې ته وګورئ دا فاسټ فوډ خلک خوري دا مختلف پیزاز دي برګرز دي دا کړایي دي او سپیشلی تاسو دا سپیشلی KPK کې خلک دا شینواري نن سبا ډېر پاپولر شوی او دا مختلف دي کې غوړي او تیل استعمالیږي دا د ټولو د غټ ریسک فیکټر دی. دا زموږ چې د زړه والا شریانونه دي که نه چربي شینواري خو سپیشلی هغه چربي کې استعمالیږي او یو دا بخت تاسو ډېر پاپولر دی هغه دی یا تاسو یو چپل کباب دی د تخبایي او دا ټول چربي کې سره ټول چربي کې دا چربي داسې ده چې موږ وخورو که نه دا بیا موږ دا زړه والا چې شریانونه دي که نه آرټریز هغې کې داسې دا جمع کېږي دا داسې وګوره چې دا د هغې سیکشن چې والی د انر سایډ آف د آرټري دی باندې داسې جمع وشي که نه یو لیر جوړ شي دا بیا لیرز کې داسې جمع کېږي او یو وخت راشي دا بالکل دا سټینوز شي. دا دپاره دا مین ریسک فیکټر دا غوړي او دا تاسو دا تیل دي. خلک بعض خلک داسې وایي چې دا تیل ښه دي زه دا هم وایم چې تیل هم خطرناک دي. ښه ما یو پروګرام کې یو ډاکټر راغلی او که نه هغه به یې دا تیل استعمالونه اړو پرېږدو
بالکل پرې دی دا زیرو کوکینګ اویل تر استعمال کوي تاسو د اوبو کې تاسو پخوي تاسو ډوډۍ تو ترکاری شرکاری تو بردا اوبو کې پخوي دا تیل چې دا دی کې ټرایګلیسرایډز دي ټرایګلیسرایډز دی او دا تاسو کده ډبو باندې وګورئ کنه دی باندې لیکلې ریفاینډ کوکینګ اویل او دا ریفاینډ مطلب دا دی چې دا دی کې پروسس شوی دی دی کې کیمیکل یوز کوي هغه سره دا د کلر دا ګولډن وګوري مونږه په ټي وي باندې وګورو چې خپل دا تیل دی او دا مونږه دا استعمال وکړو پیور بيدا تاسو سمپل تاسو د مثال ورکوم ته کچن کې وګورئ چې کم ځای کې زموږ خواتین چې دا ډوډۍ پخوي یا ترکاری هغه شا باندې دیوار باندې تاسو وګورئ ټول دا غوړی او دا ارچا لګیدل سخت لګیدل چې هغه صفاکی کې کایند اف گریس تاسو د ایگزاست فین یا سیلینګ فین هغه هم د تور شوی ټول کنه ایگزیکټلی هغه څنګه هغه د اویل او گھی سره د اواپوریټ شوی کنه هغه سره دا جمع کوي د سي دا موږ دنم د سي جمع شي صحیح دا د پاره زموږ دا ینګ ایج کې دا بیماریونه دا ډیر زیات شوی دي دا 20s کې 30s کې دا دومره کامن دي چې سړی فرست هارت اٹیک کې سړی مړ کیږي او مای ګاډ یعنی 50% خلک 10 دي 50% چې فرست اٹیک وشي کنه هغه کا ختم شي کی خبر دا دوره سخت زړه دوره عام خبره ټولو ته زما مشوره دا چې کور کې تاسو چې ترکاری پخوي هغه کې د اوبو کې د سګلاو کې کنه ترکاری د پر دوه شیزونه یو غلو شوی هغه او بل ټیسټي دا ټیسټ د پر تاسو مصالې ورکه واچوي هغه څه نقصان نه کوي زړه مریض د پاره جی نه هارت اٹیک کیږي نه چې اول شوی هغه د پاره هم مطلب هغه نه جمع کیږي تاسو چې ټوله مرچکه واره او مصالې ذایقه پکې براشي ډاکټر صاحب دا خبره ما خپل کور کې کړه کنه مل دا سی وو چې دا نن نه ودا تیل ختم دا خبره چې ما ته پته لګیدله موتره د پراټې بم نه پخو تیل کې دا سيزونه ماته مور کې مغزه خود نه دي خراب شوی دا سالن بغیر تیل څنګه پخېږي سوري بخنه پړم او دا د کنه چې کم دیو چې کم خده کنه کوکینګ هغه مسترډ اویل اج سرسوں کا تیل دا کمپیریټیولی بیٹر دی لیکن دا تاسو هغه سپیشل ملاویږي کوکینګ اویل لپاره هغه سره لګ ګرم کې اس شی ور کې اچي هغه مطلب هغه خشي هغه سره کنه ترکاری د پر خي هغه استعمال کې یا ایکسټرا ورجن اولیو اویل چې تاسو ټوله مطلب ډوډۍ او په خي کنه هغه نمبر تاسو د معمولی شان او لګوي بغیر صحیح خبره ده په خول سره او ډاکټر صاحب چې کوم دي دا هارت پیشنټس کوم خلک دي کوم دی وخت د مرض کې مبتلا غریبان نو هغه لپاره به کم تیل بهتره موسی خلک وای چې دا کینولا کوم ډیر خدي دا اولیو ډیر خدي نو تاسو به کوم ریکمند کوئ زه خو دا وین چې چا باندې هارت اٹیک شوی دی کنه هغه خپل ځان پریونټ کی فردر اٹیک باندې چې بیا ونه شي یا داغه سره کمپلیکیشن ونه شي بالکل دام کیږي بالکل هغه د پر خدا دا چې بالکل کوکینګ اویل بند کیغه بالکل 100% پاک غوړي خوړې شي پاک غوړو سره کم خالص غوړي نه هغه خدي هغه کې فیټ سي کنه دا سیچوریټډ فیټ سي دا نقصان دی دا هغه کې دا جمع کیږي بیسټ دا چې هغه نه استعمالي کم سے کم 5% خلکو د پاره زویم چې هغه کوکینګ اویل کا استعمال ہے آگے کے دا مسٹرڈ آئل یا سرسوں کا تیل یا ایکسٹرا ورجن دو کې کولای شي دا ډاکټر صاحب یو بل خبره ده موستلی چې کوم داسې خلک دی او چې دا کوم د زړه شریانونو اکثر بند سي یو بند سي وال بند سي غوال نو کم از کم کله خو خلکو د شلور باندې خلکو ته پته نه لګي چې کله چړای باندې خيزي بیا د پرابلم درد ورته محسوس بیا وته لګي بیا سټینډز واچي چې کله دو سټینډز واچي نو بیا وای اب تو ہم 0 میٹر ہو گئے ہیں اب تو ہمارا دل اور تیزی سے کام کرے گا میں بیا اگر روٹین سٹارٹ کی نہیں بالکل دیٹس رانگ ایکسرسائز کئی خو روٹین ولکه اوس خو ماته سټنټ واچي نه دا بالکل غلط خبره ده تو پرهیز نه کوي بیا نه بالکل اغوم د څه پروسیجر تاسو کوي کنه ک بای پاس وشي یا سټنټونه واچي یا سم وشي اغه نه رست تاسو احتیاط به ډیر ضروری بعد اوقات دسی کې ود 3 months دا سټنټس بلاک کیږي اور ایون تاسو چې دا بای پاس شي ود 3 months بالکل بعد اوقات خود دسی یو میش کی وشي کنه هغه بیا تکلیف وشي بیا تاسو بیا لاړ شي سرجن یا کارډیالوجست به وتا وي چې یار دا به مونږ بیا دا کولا و دوباره دې به دوباره به انجیوګرافي کو دوباره به کو تو څه ضرورت دی به تاسو دې دا اور ڈاکٹر صاحب تاسو ما سٹارٹ کې سوال کړو چې تاسو ما تخپل حواله سره وایو
چې تاسو د فیلډ کې سونه سټرګل کړو سونه سيزونه موس کړی دی رائټ نو ځکه چې زم چې خلکو ته پته ولګي چې دا دوه قابل ډاکټر کدار توای نو د کې وس ریزن ځکه چې موست خلک هغه څه خبره په ډاکټر خبره مده نه کوي نو ته زم چې دلته مور سره ډېر ما سره کوېشنز هم لیکلي دي چې ای سی پی کیا ہے نو د چکم دا دل چکم د مریضونه دي هغه علاج کې څه اهمیت لري ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر زیات ایکسپیرینس لري زم چې تاسو په خپل حواله سره لګ نورم راته وای چې هغه سره به سوالم در نه پاتو کوم نور ما ته 32 ایئرز وشو ایز ا کارډیالوجسٹ پریکټس کوم ما کې ز لاهور کې هم پنجاب انسټیټیوټ اف کارډیالوجي کې ما کار کړی دی حالت کې بیا لاهور کې یو هاسپټل او شالیمار هاسپټل هغه کې ما تاسو ګولډ میډلز هم ډیر اخیستلي دي ځکه وایم چې دا هم راته وای چې د ګولډ میډل در سره ډیر زیات بالکل مطلب بیا ما زما ډیوټه دل چکوال کې وشو کې چکوال کې ما ډیر کار وکړ حالت کې ما خپل ځان باندې ود هیلپ اف ډونیشنز ما حالت کې یو کارډیالوجي وارډ جوړ کو زبردست او خلکو دې کې ډونیټ کړي ما ته او خخ کولې بل 10-20 بیډز سی سی یو ما جوړ کړو د گورنمنٹ دې کې یو پیسې هم نه لګېدلې او خخ کولې الته کې ما پرې خو لیکن خلک الته کار کوي او دعاګان ورکوي ټول ایفورټس نه پرې خو دلې ما دا کم از کم 15 شپږ ګولډ میډل ملو شو خلکو طرف ته گورنمنٹ طرف نه د ډیپټي کمشنر طرف ته ناظم هغه طرف نه او مختلف چې فیډرل منسٹر الته کې راغلی هغه ما کار او کتلو ما هغه باندې ماته میډل ورکړي دلته کې مونږه اسلام آباد کې یو لیټیسټ ټیکنیک دی دا ای سی پی مونږه کو دا 10 دې ته د مطلب دا د انهانسډ ایکسټرنل کاونټر پلسیشن د مطلب دا چې بعض مریضان د سي چې د چار غونه باندې هغه باندې ایڈوایز شوی چې دای باندې تاسو بایپاس اپریشن وکړي کیبیج یا د سټنټونه واچي یا د باندې سب مختلف سرجیکل پروسیجر وکړي جی دا چې ای سی پی دا لیټیسټ ټیکنیک دی دا د بغیر اپریشن د بغیر سرجیکل انټرونشن دا د کې مطلب نه بیهوش کوي نه سړی به د سملاستي هغه بیډ باندې او یو ماشين ور سره اٹیچ شي د کې د څه کومګه چې دا د خپو باندې د سه بیلټس د سه اوتړو کنه چې ماشين سٹارټ سي دا وذ جرکس د سه دا اوچتي کی دا وذ پریشر دا فرام د لوور سائیډ بلډ مووز ټورډز د هارت اوکے بلډ سرکولیشن ور سره تیز د سره زیاتی کی کنه دا د یو غنټه پروسیجر ای کنه او بیا د هارت د مختلف جسم چې اورګنز ای کنه دا موږ لیور د کډنیز د برین د ایون هارت ته دا بلډ سپلای زیاتی دي سره رګونه د سره تنگ شوی کنه د سره هغه رګونه کولوشي او بعد د سي چې دا پروسیجر چې کم ټایم رواني کنه هغه ټایم سب مختلف هارمونز او کیمیکلز باډي کې ریلیز کیږي او د سره ایکسټرا شریانونه نور جوړیږي د سره کولیټرلز د موږ نیچرل بایپاس کدا یو رګ بندم دی کنه اوکے دا د سیدی سایډ ته د سره ګونه جوړ شي کنه دا د سید بیا د بره ملو شي دا ها د ته وی نیچرل بایپاس مطلب دې کې څه د اپریشن دا ډېر ښه کولې لیټیسټ ټیکنیک دی او دې کې د نه اپریشن ضرورت دی نه سټنټونو ضرورت دی دا بغیر اپریشن بغیر سرجیکل انټرونشن او دا مونږ دلته کې کوو ډاکټر صاحب په دې چې کوم د پروسیجر باندې بریک نه پس هم خبرې کوو ځکه چې زم چې د قیمت هم پته راته ولګي چې موږ آیا افورډ کولای شو نشو کولای نو ګران کتن کو اخلي وړه شندما ډاکټر صاحب موږ سره موجود دي د مینه پاس واپس راځو په نور ډسکشن کوو ته بل په مسله پس موږ سره وسی ګران کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې پریشي هر کله وایي ګران کتونکو بس بریک وشو نو موږ لښکو د زکینه آرام مرته ملو کیږي نه ځکه چې زکی لګیا د موږ د حیدرآبادي کورما خورته جوړي خو موږ نه په خپل کراچۍ والا کورما جوړه کړې ده خیر اني هو ګران کتونکو ډیر زبردست ډسکشن روان ډاکټر صاحب سره خبره مکوله موږ د ای سی پی دا چې پروسیجر دی حواله سره چې دا ډیر لیټیسټ کوم دا ټیکنیک دا یا لیټیسټ پروسیجر د دې سره چې کوم دا پیشنټس والو ټریټمنټ کوي خو سرجری نه کوي موست خلک کنه چې لیزر تھرو باندې یا سرجریز باندې به خلک علاج کوي دوه چې کم صرف د وی غنټه پراپر یو پروسیجر دا هغه کې دوه د سکه چې دا خپو په تھرو باندې هغه سجرکس ورکوي تاسو هغه نه پس کوم دا بلډ سرکولیشن سٹارټ سي نو هغه سره نور هم کوم د زونه نظری خبر ده نه سیستم به نور هم کوم دا اکټیو شي نو هغه پرابلمز ته حل شي خو ډاکټر صاحب دا ته و چې دا پروسیجر خو ډیر زیات ایکسپنسیو کنه نو مطلب میډل کلاس طبقه به افورډ کولای شي الته کې تاسو وګورئ چې یو سټنټ باندې کم از کم 1.5
2 लाख रुपए लगे ये او بالکل بالکل तो بالکل 2 स्टेंटों ने 4 5 6 लाख रुपए खल को लगी का ना इवन बाईपास ऑपरेशन में 7 8 लाख दा सिर्फ 2 लाख मतलब देखे दा कि दा 35 डेज दे اخا 1 hour daily for 35 days 35 days 35 sessions دا پکاری کی دا اوکے او دا پراپر چې کوم د دې تاسو ایکسپنس دا 2 lakhs تقریبا تقریبا لمس دې زمونږ خلکو دریا ته مرکو ارشا کو اخا مونږه ډیسکاونټ سو غریب سړی هغه د پر کو Okay. او دا مزه خبردار دا چې زمونږ FDA د فوډ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن US کې هغه دا اپرووډ کر رہے دا سرټیفائډ دی اور امریکن کالج اف کارډیولوژي امریکن هارت ایسوسییشن یورپین کالج اف کارډیولوژي دا ټولو دا سرټیفائډ کرے اور اپروو کرے دا تھنٹ امریکا کې دا ډیر یوز کیږي 12000 سینټرز د دې جوړ شوی دي اور UK کې هم دا استعمالېږي مطلب کہ یوز کې دا انډیا کې دا 300 سینټرز 300 سینټرز دا جو پاکستان کې نه غټ مطلب خارونه کې دا کراچي کې لاہور کې فیصل آباد کې الته کې دا مختلف دا پرائیویٹ سیکٹر کې دا پکاري کې اور دا حق کو دا دې چې مطلب تاسو کم مرض وال علاج دي شي یو خو هارت اٹیکس تک نه بل چې کوم دا تاسو وای سټنټ وال دا علاج کیږي 10 مریضان چې چا دا پارا مطلب سټنٹ ایڈوائز شوی دي یا بائی پاس خلق بعض اوقات دسه یریږي بعض اوقات او بائی پاس ډېرېږي هغه پھر بعض اوقات کمپلیکیشن هم د بعض اوقات سر دسو کی چا باندې انډرلاین ډایبټیز دی یا هایپرټنشن دی یا مختلف بیماری هغه سره بیا کمپلیکیشن کیږي اور زخمونه هم تاسو نه ټکیږي کنه ٹھیک شو او اولډ ایج کې بالکل اولډ ایج کې چا درګونه بنشوي هغه د پر خخ کولې دی چا سره انډرلاین شوګر بیماری هغه د پر خده بعض اوقات تاسو د رګونه ډیر تنگ شوی ډیر کنه هغه کې نه سټنټ اچول شي نه بائی پاس فائدې هغه د پر دا خده د سره ایکسترا شریانونه جوړ شيږي کنه اور خخ او بعض اوقات د دسه خلک هم راځي چې باندې فالج شوی هغه د پر هم دا زبردست شوی یا یو پریشر سره وینه راځي فالج پر هغه چې دا ایک پراپر یو جی فالج والا یا بعض اوقات دا ڈائبیٹک پیشنٹ سی کنه هغه کې دا نم شوی دا ټول چیزونه کنه سنسناہٹ ہوتی ہے جو نم ہو جانا یا سن ہو جانا او جی او داسې چیزونه خلک اکثر کمپلینٹ کوي دا کنه هغه د پر انداز پریشر سره دا رګونه دي کې دسی کنه تنگ شوی دا پریشر سره چې وینه زی کنه دسی کنه هغه سره رګونه کولاویږي او دا ډېر زبردست خلکو دا ما سره تاسو دا کوارد نه پېښور نه ډېر اسماعیل خان نه لاهور اویرنس نشته کنه اویرنس تاسو دا درالو کنه خلکو ته معلومات زما خپل یوټیوب چینل دی تاسو تک ډاکټر مهدی حسن ولیکي یوټیوب باندې ټول زما ویډیوز بم راشي ارشیو دا هغه کې تاسو پراپر خوله اویرنس ما هغه کې ورکړې زما چینل مختلف ویډیوز یا مریضان چې کم راځي کنه هغه انټرویوز هم دی هغه کې زما فیسبوک پیج دی خپل هغه که تاسو وګورئ تاسو د مزید د تاسو د انفارمیشن تاسو یوټیوب کا سلام خوله او ذکر سم خلکو ته لګویر نشته مله یوټیوب چینل سنوم تاسو سوري ډاکټر مهدی حسن اوکے ډاکټر مهدی حسن چې دو یوټیوب چینل دی هغه من دو پراپر اویرنس ورکړی چې دا پروسیجر څنګه او پیشنټس هغه علاج کړی دا نو هغه څنګه محسوسي هغه ته فرق شوی دا نه شوی هغه تاسو فیډبیک هم ته ملاو شي نو لازمی چې کوم دا چې کوم هم بیماری ډاکټر صاحب اول ریسرچ ورته پکار بالکل خپل تسلی سره یو کې مخکې یار دا ایون کې میډیسن می کنه زم چې اغستو ناول په خپل ریسرچ بالکل لازمی تاسو ګورئ تاسو EECP دسه ولیکئ کنه یوټیوب باندې ولیکئ EECP یا ګوګل کې هر شی پورا چې ورلد کې کم کم ځای کې دا استعمالي کې یا ټول به تاسو ایون تاسو نالج کې ورکم امریکن پریزیډنټ او بل کلینټن هغه ارلی 90s کې هغه دا EECP کړی دا هغه مخکې بائی پاس شوی او خراب شوی او هغه نرستو بیا ډاکټرز دا غوته ایڈوایز وکړو تاسو دا EECP او کوي هغه به کړی او څو ګوري ماشاءالله 70 پلس اور بائی پاس کې خدا پرابلم یې کنه تاسو ورته بیا زخمونه یا بیا پرابلم یو ډیر ریسک هم شته کنه ریسک هم شته بالکل 50% ته زیات سره خلک مړ کیږي او بل چې کوم دا غزاړه خلک چې غریبانی بیا غینستیز نه پس هغه مسلې ورته نشه نسی ورکول کمپلیکیشن ډیر زیاتی هغه پیشنټس ته نشه ورکوونم ډیر غټه ډینجرس خبر چې یاره هارت پیشنټ دا مطلب دته نشه ورکوونم پرابلم دا نو زم چې دا ټولو لپاره خدا کایا یم دي کماشومان دي کستر دي کواړه دي ټولو لپاره خدا تاسو خو د درې بیماری چې نوري خو چې شوګر پارم ټیک دا چې کوم دا فالج پارم ټیک دا پروسیجر خو چې هر کسته پکار شي دا څه کوي چې اټ لیست ټیک ته لګ ایکسپنسیو وي خو دا نور دا سټنټس
دا مونږه تعاون کو خلکو سره کوپریشن کو مونږه وای یو ځل خلک سړی راشي کنه هغه سره کوشش کوي اکوموډیټ کو مونږه بالکل څنګه مطلب هغه حیثیت مطابق مونږه کوشش کوو بالکل دا خبره ده بعض اوقات دا خلک د سره راځي چې د چا فیملی کې ریسک فیکټری کنه ریسک چې ارلی هارت اٹیک کیږي هغه بعض اوقات سړی ټیک کی هغه باندې هغه پریکاشنری میجرز کے طور پہ هغه امدام کوي دا هغه د لپاره باندې پکاريږي ډاکټر صاحب دا خو واقعي ډېره ښه شی ده خو زه دا وایم چې تاسو چې کوم سٹارټ کې خبره کړه د هارت پیشنټس والا نو موږ چې کله فرست هارت اٹیک وشي آیا کوم ایج یو خو ډایټ هی چې انسان د احتیاط کول پکاري پرهیز بل موسی ډاکټرز ریکمنډ کوي چې ایکسرسایز ډیر زیات ضروری ده مطلب خپل ځان چا کو 24 ساعتونو پاره بل چې کوم تاسو ول وجود اکټیویټي دی پارم دې نه علاوه د څه خاص پرهیز چې موږ هغه وکړو چې بیا د سیکنډ هارت اٹیک یا خدا نه خواستہ تھرد هارت اٹیک دې نه ځان بچ کوونه پاره نو بس کو دا ټول نه ضروری چې شاید کنه هغه تاسو میډیکیشن دي چې کم جو ډاکټرز پرسکرایب شوی کنه اکثر دا مونږ کتلې چې سړی یو ځل دوايي استعمالو کې چا باندې آرام راشي کنه هغه به خپل میډیسن بندي دا ټول نه غټه چې دوايي تاسو بند شي میډیسن سٹاپ شي بیا چانسز دا چې بیا دوباره به اٹیک وشي اوکې دا کوشش کوي چې کم یو میډیسن ایڈوایس شوی دی د کې سب د سه میډیسن خون چې د سه پتلا کی هغه کنه هغه غې د پاره بعض میډیسن کولیسټرول د پاره سب بلډ پریشر د پاره شوګر درې سلور قسم میډیسن یې کنه اول دا فرست میډیسن ضروری دی میډیسن لائف لانگ اوکې د کې ډونٹ سٹاپ ایون فار ا ڈے Okay, fine. Take sure. All medicine. Number two is the walk. 40 minutes of walk. Okay. Walk. Regular walk is best. No exercise, no gym, no malab. Gym khub pare de lagta running. But simple walk karni hai, but that is best. Take sure. Sahi. Third is diet. Diet ki tasu khayal ke without oil tasu da pakawai. Or the diet should be rich with plenty of food. Which is vegetable or fruits that should be maximum. دا زیاتی اور باقی دا سی آئلی چیزونه چې دا کړایان او دا تامبوخت او شینواری دا خیره سم سره بینه دا با تاسو باندې کې تاسو زړه کې کنه تاسو دا باربیکیو ورا کړل خړای شي ها چکن والا کا غبل غټه کنه مټن خړای شي خیر دا که شو اگر تاسو کولیسټرول کنټرول دی بیا څه دا غنښت هفته کې یو ورځ کو دوه ورځې تاسو خړای شي مطلب کنه باقی یو دا ایئر فرائر میں ملاویږي بازار کې لکه دا مایکروویو اوون یې کنه جی دا سه ایئر فرائر دی هغه کې تاسو څه شی پخوي هغه وداوت آئل تاسو هغه ډیر ښه کولې هغه کې زبردست ها دا خو واقعي چې دا ایئر فرائر واخلي دا خده مطلب دومره ګران هم نه دی اور ایزیلی هر شی هر سړی دا افورد کوي هغه کنه اور باقی تاسو دا میډیسن اور کم بلڈ پریشر دی شوګر دی کولیسټرول دیٹ شوڈ بی کنټرولډ ود ان نارمل لیمټس صحیح مطلب دا پراپر ریگولر چیک اپ فرام ا گڈ ڈاکٹر فرام گڈ کارڈیالوجسٹ دیٹ از آلسو مینڈیٹری اچھا ډاکټر صاحب چې کله زړی د خدا نه خواصه هارت اٹیک والا چې مسله کیږي نو موستلی ما پیشنټس کتلې ما فیملی کې مناسب پیشنټ وو اچانک مطلب درد ورته سٹارټ شي الټي په ولګیدلې عجیب غوندي الټي دم سره انسان د پتم نه لګي چې دا خدا نه خواصه هارت اٹیک ته انسان یو څه مسله بل ورته شوی دا مطلب موستلی موجا ګورو خو خلک دلته لاس ولګي لاسوي سان بند کیږي خو موستلی پیشنټ کو چې هوته وامټینګ سٹارټ سي نو دا چې کوم ډیزم چې کنور سمپټمز زیاده څه چټیس انسان ته پته ولګي چې دا اوس هارت اٹیکس سمپټمز دي غټ غټ چې کوم تاسو لګي چې موږ پته ولګي وامټینګ از ون اف د سمپټم ایگزیکټلی زه تاسو ته وایم چې فرستلی د ټیپیکل سمپټمز اف هارت اٹیک اوکې چې یو عام لے میں نے مګوري کنه هغه ته پته لګي چې دا هارت اٹیک دی هغه سي چې سینې کې شدید درد دی دا چې پین کنه چیسٹ پین دا د سکیټرډ پین ډیفیوز پین چې سړی وایي چې ادھر درد اور دلته کې درد دلته کې دا کارډیک پین نه دا نیور ایور کارډیک پین بائی پوائنٹنگ پین جو whichever is ٹھیک ہے the pain is scattered throughout the chest اور دا پین بعض اوقات دلته ٹرانسفر کیږي بعض اوقات لیفٹ آرم کې راشي یا رائٹ آرم کې راشي بعض اوقات دوانه بازونو کې راشي کنه اور دلته نه بعض اوقات دا پین ریفر کیږي towards neck اور jaw or that may be transferred towards the stomach epigastrium these are referred pains these pain na bel da چې خولد سے ډیر راځي profuse sweating ٹھنڈے پسینے جس کو کہتے ہیں مطلب profuse sweating ہوتی ہے بعض اوقات مریضوں کو that is associated with nausea and vomiting
ٹھیک ہے مطلب دا مین سمٹمز دیکھا نا دیز آر دا ٹپیکل سمٹمز بعض اوقات خلق مترازی اے ٹپیکل سمٹمز اگر صحیح سے بعض اوقات مریض بچے ڈاکٹر صاحب مجھے اس بازو میں درد ہو رہا ہے یا رائٹ بازو میں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے بعض اوقات پین ان دا جو only jaw no chest pain that is also cardiac pain sometimes patient complain of pain in the neck pain in the neck or even back or in the epigastric this may be cardiac pain اچھا دا خو چکل کلمات کی شنو امی وای چې دا صرف ګیس ټربل it's best to visit a good cardiologist and investigate yourself for cardiology opinion صحیح مطلب these are the atypical symptoms دا اکثر خلق دا مس کیږي او تاسو چې عام ډاکټر ته لاړ شئ کنه که تاسو دلته کې لاس لګو هغه به معدې دوايي ورکړي یا دلته لګول هغه درد والا دوايي ورکړي لیکن دا د هغه سمټمز ختم ونه شي کنه تاسو لازمی طور باندې کارډیالوجسټ باندې تاسو وزټ وکړئ او هغه باندې کوم د انسان ساه خلی نو درد ورته کیږي دا صحیح وي دا کارډیک پین نه دا خدا نه کارډیک ساه سره درې ورځې چلی بیا دا کارډیک پین ډېر سخت پین دا سپیر پین اور دې سره بعض اوقات خوله راځي اور سپیشلی داسې مریضان چا باندې شوګر بیماری ده ډایبټیز ده یا بلډ پریشر ده یا نور څه د فیملی کې هغه باندې داسې دا ټیپیکل دغه چې دا ساه باندې راشي دا کلم دغه نه دا کېدای شي مسکولر پین یا انزایټي سره کېږي یا بعض اوقات د معدې مسلې هغه صرف داسې دا کېږي صحیح نو موسټلی کله کله ما داسې درد کی کړی رائټ کله لیفټ تاسو راشي ما کور تاسو کور ته راځي تاسو مکمل موږ چیک وکړو تاسو ان شاء الله تعالی درځم خو چې کله مې داسې امی ته چېر داسې خوږي ماته لګي چې هارټ اټیک مې چې مور مې لرې شي مړه داسې ګیس مسله به درته داسې ګیسټریک ایشوز دي نو ته ولې دا بزړه ما سوال کې اکثر خورې دا چې دا سیزونه دا مس کیږي دا جیسے پین ہوشی کنا تاسو کور کے او چھوڑو یار کیا دا پین نہ لیکن یو شوڈ مسٹ وزٹ ا کارڈیولوجسٹ ٹو انویسٹیگیٹ یور سیلف اینڈ رول آؤٹ دا کارڈیک ڈیزیز دا کارڈیک رول آؤٹ شوی کنا بیا دین رست کم مسئلے کا میدے اس تغی اگے سره سره کم از کم مڑکیږي نا دا مطلب چې خطرناک شه ده کنا دا کا مس شي کنا بیا تاسو باندې بیا سنز کمپلیکیشن کې دي شي بالکل دا خو تاسو مو ته ډیره سخت خبرو کړ دا وسه په دې باندې غور کوم خیر تھینک یو سو مچ ډاکټر صاحب پروګرام کې راتګ پاره یو جهان مې نه خوشاله سه بالکل تاسو چې کوم نن سمور سره دا لیټیسټ ټیکنالوژي ډیسکس کړ دا خو ما ته هم دینا ډیر زیات معلومات حاصل شو امید کوم چې ګڼو کوته هم دې حواله سره ډیر چې کوم دا اویرنس حاصل شوی تاسو هم دا پروسیجر چې کوم د لازمي ټرای کو بیکاز دا ښه شي دا او دی آی تھنک سو د ریزلټ دا نو شي زونه ډیر زیات ښه نو ونس اگین تھینک یو سو مچ ګڼو کوته پروګرام چې واښه دی وړي شاند میوال د مینا واپس راځي به بنو غب شپ هم تکو ګڼو کو زر بیت اوسه پریشه په خیر پختونخوا کې هر کلی وایو ګڼو کو نن امید لرم چې پروګرام متا سره خلګی دلی بیکاز موږ همیشه دا کوشش کوو چې خپل پروګرام کې یو خپل یوتا دعوت ورکو چې کوم ټالنټډ دي چې کوم داسې لګیا دي لایف کې هغه ګولز پوره کوي چې کوم هغه شوق لري او بل تاسو لپاره هم یو سورس اف انسپیریشن جوړ سی بل ګڼو کو ما پروګرام کې انداز ډاکټر ته دعوت ورکړه چې اټ لیست نوې خبرې تیز دکو نوې چې کوم دي پروسیجرز دي نوې چې کوم علاج ورته طریقې کار دي هغه تیز دکو تاسو هم اویرنس کو تاسو هم لک ایجوکیټ کو چې اټ لیست تاسو هم د خپل علاج کولای شي او دغه طریقو باندې کولای شي بیکاز موستلی خلک وایي چې دغه بکو د بخو بیا خپل ځان نه لګیو نو په کار چې اول لګ ریسرچ کو بیا هغه علاج کو دی وخت غواړم کوتل کو ډیر ینګ ټالنټډ بل ډاکټر مو سره موجود ده ماشاءالله چې کوم دی ډیر ټالنټ لري رائټ نو هغه پین سره کار کوي غواړم کوتل کو نیورولوجست دی راځي چې هغه ته هر کلی وایي ما سره سټوډیو کې موجود دي ډاکټر مراد علي شاه صاحب عزیز هغه ته هر کلی وایي ستړي مسی ورته وایي او لګ غب شپ سره ولګو السلام علیکم مراد علي شاه څنګه تاسو سلام خیر دی بالکل طبیعت مو ښه ده الله کرم دی بالکل مزه ها غړو کتونکو مراد هم نن بلیک ډریس چواله ده ما چواله ده زکیما چواله ده نن ټول موږ میچینګ کړه ده خو بای چانس شوه ده سمور ده پته نه ها مراد درته پته وشه نن داسې وضو پروګرام کې زکی خو خیر خانه لګي خو تاسو زه به خلګم د ډریس کې کنه مراد درته و چې ماشاءالله تاسو ډیر ینګ یو او د وخت پیمس کې لګیا یو ماشاءالله چې کوم نیورولوجست از کار کو تاسو اول د خپل حواله سره ته چې بیسیکلی تاسو کم جنې او بیا تاسو
دا میډیکل ته څنګه رالو چې موږ به ډاکټر جوړې شم او مطلب رائټ ناو چې کوم د دې وخت کار کوو نو ایکسپیرینس څنګه دا کدي حواله سره لګ راته وای زما نوم ډاکټر مراد علي شاه دی زه د لوور دیر سمرباغ علاقې نه هلو ور دیر نه تعلق ساتي خلجی ما بیسیکلی ایجوکیشن چې کوم دی هغه د کلین حاصل کړی دی او ایم بی بی ایس مې د شهید ذوالفقار علي بټي میډیکل یونیورسيټي پیمز نه زبردست اوس په پیمز کې کار کوم ها نو دا راته وای چې یار مراد دا خو ډیره غټ پرابلم د موږ والا ځکه خپل ځان خبرو کما نو هر وخت چې کوم د ما د خپې خوږي چې کله ډیره ذات ستړی سم انسان کنه اگزاست سی لکه کار پرشر ډیر زیاتی زه چې کله خپل شپې بیډ ته ځم کنه پوره ورځ پاس او دا خپې مې داسې درد کوي او دا لاندې چې کوم د تلې دا داسې عجیبه غوندې سوځي شان نو موستلی خلک زه ګورم چې یاره ملا مې خوږېږي خپې مې خوږېږي نو دې څه ریزنز دي که وګورو خلک وایي ډایټ ته ښه نه ده آرام دی نشته خوب دی نشته پلیز ډایټ ښه کا ځان خیال ساته یا ایکسرسایز کوه زه یم چې اول تک دا راته ووایه چې دې دا وجه څه ده دا واقعي ویکنس ده یا بې ارامي ده ډېر داسې علامات چې کوم دي دا کمزوري والا علامات دا خو مونږ ټوله ورځ بیزي یو د اوبو د کمي د وجې نه نمکیاتو کمی راشي د هغې د وجې نه بیا مونږ ته داسې د کمزوري علامات مطلب دې ریزن اوبو کمی هم کیدای شي اوبو کمی مینلی د اوبو نمکیات کمی کیدای شي د هغې د وجې نه بیا کم دغه اثرات په مونږ باندې راځي ها صحیح دې وجه چې کوم د انسان کله چې ډیهایډریټ سي ډیر زیات او سپیشلی ګرمیګانو چې انسان ډیر زیاته دردونه فیل کوي نو دې ریزن هم چې دغه جی بالکل د اوبو کمی د نمکیاتو کمی د وجې نه دا اثرات بیا راځي ٹھیک شو نو د دې بس علاج کوي موستلی خلک وایي کنه چې ډاکټرز هم راته وایي چې ایکسرسایز ډیر زیاتو کې چې کوم د پین کیلرز هم راکي یا وایي دې فیکټر چې کوم موستلی د غټ ریزن دا هغه وایي دا سټرس دا ډیپریشن دا ټول د سټرس د وجې نه هم دا کازونه کېدای شي خو مینلی چې مونږ ټوله ورځ بیزي یو په یو کار کې نو مونږ ته ټایم نه میلاویږي چې پراپر خپل ډایټ خیال وساتو خپل صحت خیال وساتو د هغې د وجې نه زمونږ ټول روټین ډسټرب وي نو مونږ ته فوډ انټیک هم صحیح پکار دی چې مونږ د خپل فوډ انټیک مونږ اکثر د بهر نه خوراکونه کوو نو هغې د وجې نه بیا مونږ ته ډیهایډریشن ډېرې مسلې کېږي فوډ پویزنینګ وشي ډېر زیات کې وګورو تاسو ځایونو کې وګورئ نو د هایجین نشته دا مشروبات ډېر تږي شوي مونږ ورشو یو ځای نه شربت وڅښو دا لیمو بخاره املی والا تاسو وګورئ څونه هاټ 10,000 روپۍ کیلو میلاویږي املی اور تاسو ته په 80-100 روپۍ کې یو ګلاس شربت میلاو شي دونه په ارزانۍ کې او بیا تاسو هغه ګلاس وګورئ هغه چېرته څه پوه کوي نه داسې روانې اوبه یو داسې صحیح خو دی یو لوښی هغه ګلاس کې هغه اوبه صفا کوي هغه یو لوښی ایښو دی نو هغه ټولو داسې بیماریانو دغه ځای نه خورېږي بیا ځکه هایجین نشته هایجین چې کمی راشي نو بیا فوډ پویزنینګ وغیره کېږي چې فوډ پویزنینګ وشي نو ډیهایډریشن کېږي د نمکیاتو کمی راشي کمزوري راشي خېټه کې درد راشي مونږ سره دونه بیا علم هم نه چې مونږ هغه شانتي خپل پراپر فوډ هایجین وساتو نو بیا خېټه خراب شي خېټه کې درد راشي الټې ولګي دغه ان هایجین فوډ د وجې نه نو بیا موږ له پکار داري چې موږ هاسپټل سره ډاکټرانو سره کانټیکټ وکړو چې کله داسې څه مسلې راځي نو پراپر ټریټمنټ وشي د هغې دپاره لکه دا خو واقعي دا خو ډېره مسله ده خطره ته ووایه چې مراد علي شاه یو بله ډېره پرابلم ده زه هم چې نن سبا هر چا پرابلم ځکه چې موسم ګرم ده ګرمي ډېره زیاته ده نو خلک هغه د اوبو ول چې کوم د انټیک خلک خو زیات هم څښي خلک کم څښي یو بله مسله ده د بی پی ډاوني سړی اسې مطلب سترګې بند سړي ته خوب ورځي همدغه ډیهایډریشن د ګرمي له وجې دا څیزونه خو هغې نه بعد چې کوم د وجود هم خوږېږي وجود ماتېږي هر وخت بیا موستلی چې کوم پیشنټس دي ډاکټر چې کوم سپیشلی ځکه خپله خبرو کوم نو ما خو همیشه هم دغه بي پي ډاون وي ډاکټر چې کوم دی هغه د ډریپس به راته ولګي که نه چې مطلب لږ انسان چې د اوبو یا نمي چې کومه دغه پوره کړي نمکیاتو کمي نو هغه چې کوم د ډریپس هغه لګونه ښه خبره زه خو موستلی لګوم کوشش زمونږ دا پکار دی هایډریټډ پکار دی که نه هایډریشن چې مونږ نه اخلو کور کې داسې اوبه نه څښو آرس ځان ته په خپل اندن تیارو نو بیا مونږ له مجبوري راشي چې مونږ هاسپټل ته لاړ شو دا ډریپ ولګو ډریپ په ذریعه باندې هغه چې کوم ضایع شوي زمونږ اوبه هغه مونږ پوره کړو که داسې مونږ کور کې اخیستې لیمو والا اوبه او نمک والا اوبه څښلې ډېرې زیاتې
نو موږ ته به داسې کمزوري نه فیل کېده او موږ ته به د ډریپ لګېدو ضرورت نه راتله چې موږ به هاسپټل تللی او هلته به موږ ته ډریپ لګېده. ډریپ خو موږ د دپاره بیا ولګو چې هغه ایمرجنسي راشي. ایمرجنسي مطلب دونه کنډیشن راشي چې هغه له سیمټم راشي، هغه له دغه حالات بیماری والا فیلینګ راشي، چکر راځي، باډي پین ورته کېږي، بي پي لو ورته فیل کېږي، بي پي لوی. نو هغې وجې نه بیا موږ مجبوراً ډریپ ولګو که نه دغه د سره لپاره د نمکیاتو د پوره کېدو دپاره که دا کور کې څوک داسې ځان ته نمکیاتو د پوره کېدو دپاره اوبه ډېرې څښي، مالګې اور اسانه طریقه ده. اسانه طریقه دا ده کور کې ځان ته یو بوتل واخله، بوتل کې والا لیمو والا اور لږ مالګه اوبه مکس کا، فریج کې کېده یخې اوبه څښه، ستا نمکیات به پوره وي، تاسو ته به ضرورت نه راځي کله د ډاکټر. او او ار اس اوبه جوړ کړو اوس کو هغه ډېر زبردست دی. دا هم خبره ده. ښه ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې یو بل بیماری ډېره زیاته ده نن سبا خلکو کې هم، سپیشلی اول خو به مطلب چې کله به انسان اولډ ایج ته تللی نو بیا به د خلکو کې کېده، اوس خو نن سبا ینګ خلکو کې کېږي، هغه ته شاټي کوي موږ چې کوم دا ملا درد نه ول سټارټ شي بیا د خپچ ورسره پراپر هغه سي بیا یو داسې سټیج راشي چې انسان چې کوم دا لاندې وال سیسټم چې کوم د هغه نه تعلق کوي کنیکشن ورسره منقطع سي، نو بیا دغه خپه ورسره وده هغه څه کار نه کوي. او دا چې کوم دا موستلی خلک وایي د دې علاج سرجري ده. موستلی کله وایي چې دا ډیسک چې کوم د ډیسلوکیټ سي یا څوک وایي چې ډیسک نه لاړی خراب شوی یا څه بل ایشو کې داسې ډیسک چې هغه وایي نه هغه موده ټایپ کې صحیح هغه کمی پکې راغلی ده. نو ډېر زیات د دې ول وجوهات نو ایم آر آی وکړي دا وکړي. نو زه وایم که ان کیس سټارټ کې تاسو د ملا درد او د خپې پته ولګي یا دی به ارلی سیمټمز چې موږ هغه زر تر زره بیا کور کړو یا علاج وکړو. اصل کې دا وي چې موږ ته د دردونه راشي نو موږ لوکل ډاکټران له لاړ شو، هغه موږ له پین کیلر راکوي. پین کیلر موږ که وخورو بس هغه وخت درد ختم شي، نو پراپر پته نه لګي د ټایم سره هغه بیماری اورسن شي، خرابېدو طرف ته روانه شي. که دا موږ په ټایم باندې لاړ شو او پراپر په ټایم باندې دی موږ مراد سیمټمز راته وښایه چې دې به څه وجې د خپې او د ملا درد به دا وجې چې نور به هم کېدای شي دې سره اوله کې به هم د خپې درد راځي، د ملا درد به راځي. درد د شروعات هم د دغه ځای نه کېږي، د یو سایډ نه به زیات درد کېږي. ډاکټر وایي دا ویکنس ده نه، دا ویکنس والا نه ده، یو سایډ چې دوه سایډ یا ټوله باډي تاسو ته داسې فیلینګ راځي نو بیا ویکنس والا خبره ده. که نه چې یو والا سایډ والا راځي نو هغه بیا ویکنس نه ده. اوکې نو اول ډاکټر ته پکار چې پراپر چیک اپ وکړو. ډاکټر چې موستلی هغه وایي ایم آر آی وکړو نو هغه کول پکار دی. بیا پهلا هم د ورکوټي سیزن شروع کوو موږ چې راشي ایکس رے ورته وکړو، ایکس رے کې موږ ښکاره شي چې او د کې داسې څه مسله ده. نو هغې نه بعد بیا مخکې موږ پراپر ټریټمنټ دپاره وکړو چې پراپر لوکیټ کړو واقع ده چې دا بیماري څونه ده او څونه تللې ده. هغې دپاره بیا موږ ایم آر آی کوو، انیشیلي موږ ایکس رے کوو، هغې باندې دونه خرچه هم نه راځي. یو ډاکټر وغواړي نو ایزیلي د ټریټمنټ بیا سټارټ کولی شي. خو د دې علاج خلک وایي چې یا خو به هغه کاینډ اف فیزیوتھراپي دو کوي یا څه مطلب څه ورته وایي هغه هم کوي، موستلی ته پین سکیم کېږي یا دې نه علاوه خلک وایي چې سرجري هم کېږي چې کومه ډسک چې کوم هغه ډسلوکیټ شوي هغې والا سرجري کېږي یا څه ایکسرسایز نشته مراد علي شاه چې هغه سړی وکړي نو څه انیشیلي چې څونه موږ وایو د دپاره ایکسرسایز نه موږ ټریټمنټ ورکوو. انیشیلي موږ د له پین کیلر او سټیرایډ داسې شیزونه ورکوو. بیا چې څونه دا فزیوتراپي موږ د دې سره ښه کېږي چې کله دونه هغه کنډیشن داسې خراب کنډیشن کې راشي چې هغه فزیوتراپي نه وتي بیا سرجري طرف ته موږ رجحان یا سرجري وکړو. نو سرجري کې خو ویلېږي چې دا صرف 10-20% چانسز چې انسان بچ کېدای شي لکه دا سیسټم مطلب خرابېدلو وجه هر نرف چې کوم دی که نه هغې کنډیشن داسې دی چې هغه کې چانس د کمی خو د دې اوس چې کوم دی شرح سیوا ده اوس د دې ټریټمنټ پراپر کېږي، اوس د دې علاج ممکن دی. صحیح مطلب د سرجري نه بغیر هم علاج ممکن دی. خیر تھینک یو سو مچ مراد تاسو سره موږ ډېر زموږ ښه ډسکشن وشوه بیکاز نن سبا دا چې کوم مسله وي هغه ډېره زیاتې ضروري وي بیکاز دا اوس هغه خو خیر یوه خبر د خوشحالي والا دا چې اګست میاشت ختمېدو ده دغه ګرمي ختمېږي نو تاسو یقین ورې مراد زه داسې خوشحاله یم چې شکر دا ګرمي به ختمه سي دا ټینشن دا کم ډیهایډریشن دا ډایریا دا 50 مسلې دا بی پی لو خلکو به دا سیزونه ختم شي موستلی سردي چې خو بیا دا شکر دا الحمدلله به انسان ډکا چوپا ګرځي نو ځان خیال ساتي نو هغه څه پین شي نو دا سیزونه او دا ډیپریشن او دا انزایټي او دا بی پی لو سیزونه نه ورته نه ډیهایډریشن ځکه ظاهري خبر د سن ایکسپوژر نه موستلی خلک ورو کې پاته کېږي نو موستلی سمجھ 30-40% کوم بیماریاں دي هغه سردي چې ختم شي دا هم ډېره خوشحالي خبره ورما پاره خدا دا څنګه ته ګو چې کوم ټایم ختم شو نو زکی په لور شو ریسیپي چې کوم د زکی ډیش اوټ کړی دا نو دا تاسو ته خو زکی دی ریسیپي د کمپلیټ شو بالکل جناب تاسو مخامخ شمه
پخلی کې هم نن حیدرآبادي چکن قورمه جوړ کړی وه دا ستاسو مخامخ تیار شوی ده تاسو دا ریسپي خامخا کور کې ټرای وکړئ او دا ټول امپورټډ نن کوم اپیسوډ د ډول ټول امپورټډ دی او دا کوم ریسپي جوړ کړی ده خامخا تاسو کور کې ټرای وکړئ. بالکل جیسا کہ دا موږ ته ډیره مزدار غو نه جوړ کړه خو دې چې موږ وینا هر څه پچ شامل کړی دي دغه دا کومه ته ټاپ ټایم راکړه دا بده سره سبا بدلې پورا خلک او خای کړه ګتن کو مراتب ډیره ته ثانک یو وایو تاسو رالو دوره مصروف ته روټین کې یو جهان نه خوشاله اوسئ دغه ګتن کو پروګرام چې کوم د ټایم ختم شوی ثانک یو سو مچ ټو مراد ثانک یو سو مچ زکی دته مدرسې به پاره دغه ګتن تاسو هم جهان نه بل شمع کوکینګ اور بناسپتی هغه ته هم جهان سے موږ سره مرسته کوي او دې وخت پروګرام چې کوم د ټایم ختم شوی ان شاء الله سبا به تاسو سره ملاقات بیا کیږي نوی ټاپک سره نوی ملمنو سره او کې د شي پروګرام کې څه چینجز هم وکړو نو هغه سرپرایز هغه سبا ته خو ان شاء الله بل سره سبل چینل باندې پروګرام به ما ګوري صرف او صرف ګوري پښتو ون باندې په خیر پښتونخوا نو سبا پورې مونږ ته راکې اجازه الله حافظ پاکستان زندہ باد.